أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. وړاندې د انبیاو حضراتو تفصیلی واقعات ذکر شول. د نوح علیه السلام واقعه، د عادیانو، د سمودیانو، د لوط علیه السلام، د شعیب علیه السلام. مقصود انسانانو د پر تعلیم و سبق. په دې رکو کې اجمالا د انبیاو واقعات ته اشاره ده مختصر. ما نو لېږلی په یو کلي کې من نبي پیغمبر الا اخذنا، مګر دا چې موږ نیولي اهلها باشندگان د هغې بالبأسا په تکلیفونو سره، والضرا په ضررونو سره. مالی حیثیت مو له کم که، مرضونه مې په راوستل. دا امتحانات وي د الله، لعلهم دې دپاره یضرعون چې دوی عاجزي وکړي. کله چې په دې تنګسیا باندې او په دې مالی بحران باندې دوی سبق زده نه کو، بیا الله پاک خوشحالیانې ورکړې، راحتونه ورکړه، په دې به سم شي. ثم بدلنا، بیا بدل کې ورکړه مکان سیئت په زیاده تکلیف باندې الحسنة راحت، حتی تر دې عفو چې دوی ښه ډېر شول. ښه چې کوم دی کثیر شو مالونه افراد هم په زیاده دې باندې چې دوی دپاره عبرت وي. نو وقالو دی وی قد مست تحقیق سره رسېدلی آباءنا زنګ پلرونو ته الضراء ضررونه والسراء راحتونه. دا د زمانې گردش دی، کله انسان غریبی، کله مالداره، کله صحت او کله غیر صحت. الله یې هیر کو. نو فاخذناهم، ما دی ونیول بغتة ناڅاپه وهم لا یشعرون، او دوی نه پوهېدل په نزول د عذاب، چې عذاب د کم ځای نه راځي، د هغه ځای نه عذاب رالی. ولو ان اهل القرى، کوی د کلو والا آمنو ایمان یې راوړی، واتقوا تقوی یې کړي وي. د الله خبره ومنئ، تقوا کې راشي، لفتحنا موږ به کولو کړي علیهم په دوی باندې برکات من السماء، برکتونه د طرف د اسمان نه. د اسمان نه به په موسم باندې باران ورېده، په موسم به اسمان شینو، په موسم به یخني او ګرمي، د ارڅه به راتلل، دا آبادي وي. والارض، او د ځمکې نه د اسمان برکتونه، د ځمکې برکتونه به دوی حاصل کړي و چې ځمکې به پیداوار ټوکو. د دې وجې نه حدیث کې راغلی دی چې کله قریب قیمت چې عیسی علیه السلام راشي و دا غونډ خلک سوچه مسلمانان شي، په دې پیداوار کې به ډېر لوی برکت وي. د یوې غوا په پیو باندې به تمام خاندان دغه کفایه کیږي، دا به دومره پی کوي. یوه چیلی به د یو کورنۍ دپاره دا کافي وي. د یو دا انار په د یو انار یو وږي کې چې کوم دی، او دغه یو سیز کې به د غونډې کورنۍ به پکې هغې کار کیږي، دا به برکتونه شروع شي. دویم تعویل د مخکې کوو، لفتحنا علیهم، موږ به کولو کو په دوی باندې برکات من السما، برکتونه د اسمان نه، مشران به نیکان او اهل خلکي، دارنګې د ځمکې نه د لاندې کشران به اهل شي. ولکن کذبوا، لیکن دوی تکذیب کو. فاخذناهم، ما دوی ونیول بما کانوا یکسبون، په سبب د هغه چې دوی کسب کوو. افامنا، آیا په امن بشي اهل القرى، د کلو والا، د کلو والاو دپاره امن حاصلېدی شي. ان یاتیهم، چې راشي دوی ته بأسنا زما عذاب، بیاتا د شپې، او هم نائمون، یا وهم نائمون، او دوی ښه په آرام، او دوی عذاب راشي دوی په امن کېدی شي. نو نه. او امینا، آیا په امن بشي اهل القرى، اهل د کلو، ان یاتیهم، چې راشي دوی ته بأسنا زما عذاب، دوحن په ساخ وخت کې، وهم یلعبون، او دوی لوبې کوي، معنا په خپل دنیایي کارونه کې مشغول وي. د الله د عذاب نه ستا اوده کېدل بچاو کېدی شي، یا ستا مشغولتیا په کار کې په دې خلاصېدی شي، دا یو د خلاصي ذریعه نه ده. افا امینو، آیا په امن بشي مکر الله، د الله د ګریف نه. فلا یامنو، نه بې یېرې کېږي، مکر الله، د الله د ګریف نه، د الله د عذاب نه بې خوفه کېږي نه. الا القوم الخاسرون، مګر قوم تاوانیان، دا بې یېرې دي، د هغې سره څه یره نشته، د الله د عذاب نه یېرېږي نو. اولم یهدي، آیا نه ښیي للذین، هغه کسانو ته یریثون الارض، چې دی په وراثت څه حاصل کړي ځمکه، من بعد اهلها، پس د اهل د هغې نه. دا مخکې خلک لاړ، د هغې په ځای باندې ځمکه تاسو ته وراثت کې پاتې شوه، دا ستا دپاره سبق نه دی. په دې ځمکه څوک آبادو، په دې خو دې خلکو فخر کو، دا زما پټی دی او دا زما کور دی، او بل ته به انچ ځای نه ورکو. هغه خلک څه شول؟ اولم یهدي للذین یریثون الارض
من بعد اهلها الله نشاء که زما خوښ شي اصبناهم زه به رسولو کوم دوی ته بذنوبهم په سبب د ګناهونو د دوی دی به م ونیسم ونتبع موږ مهر لګو علی قلوبهم دی پړونو باندې فهم لا یسمعون پس دوی نوري سما د حق او سمای تدبر نوري تلک القرى دغه کل ولدی نقص علیک من بیان کو تا من انباء دغه خبرونه ولقد جاءتهم تاخي سرغلی دوی ته رسولهم دغه پیغمبران بالبينات پخکارو دلایل معجزات راوړي فما كانوا پس نو دی لیؤمنو چې ایمان راوړي بما کذبوا پاغه سبانه چې دی تکذیب کړو من قبل پخوا اول سلی د انبیاونه انکار کو نورسته بیا نه منل کذالک هم دارنګ یتبع الله مهر لګي الله پاک علی قلوب الکافرین پړونو د کافرانو وما وجدنا مانو مندل اکثرهم د اکثر دوی د پر من عهد وعده دوی چې کوم وعده کړي وي د الله سره کوم وعده کړي وي انبیو سره ما دغه وعده نو مندل چې دی په وعده وفا کړي وا و ان وجدنا بشک ما مندل اکثرهم زیاد د دوی نه فاسقین فاسقان من لناقضون عهدهم اغه وعده ماته کړي وي ثم بعثنا بمولګو من بعدهم رست د هغوینا دغه عادیان سمودیان د قوم د شعیب علیه السلام د لوط علیه السلام د دین رستو می بیا راولګه موسی علیه السلام بآیاتنا پخپلو نشاناتو سره اله فرعون ته ملئه او دغه سردارانو ته فظلموا بها دوی ظلم وکړه بها په دغه نشاناتو ظلم وکړه نشاناتو معنا انکار وکړه هغه نشانات ونه منل فانظر اگورا کیف کان سنگ و عاقبت المفسدین انجام د فساد کوونکو وقال موسی فرمایل موسی علیہ السلام یا فرعون اے فرعون انی رسول بشک از استاذ من رب العالمین د جانب د رب العالمین اوله پاره کې دی وی چې موسی علیہ السلام کم انسان ته تللی دی نو فرعون دا لقب د مصر د بادشاه دا لقب د هغه چې کم دی خپل نوم دغه زمانه کې چې کم بادشاه نوم ولید ابن مصعب ولید ابن مصعب ابن ریان نو نوم ولید دی او مصعب پلار دی او ریان یې نیکه دی خو فرعون به دا د بادشاه چې به څوک نو هغه ته به فرعون وی پخوا هم داسې و د ایران چې به بادشاه نو هغه ته به کسرا وی د روم چې به بادشاه نو هغه ته به هرقل وی او دغه چې کوم بادشاه به د مصر هغه ته به فرعون وی وروستو زمانه کې به د ته مقوقس وی مقوقس داسې چې کوم د نمونه دا غزه بادشاه ته به چې کوم د لقبونه دغه لقب فرعون خپل نوم دغه ولید ابن مصعب موسی علیه السلام د څلور خبرې کړې دي یوه خبره د الله د وحدانیت کړې ده چې ته الله معنا دویمه خبره چې کوم د خپل رسالت کړې ده او دریمه خبره د قیامت ده او څلورمه خبره ان ارسل معنا بني اسرائیل دا بني اسرائیل پرېږده چې آزاده پیزا کې د الله بندگی وکړي دا د موسی علیه السلام هغه غټې دعوې وې فرعون ته یو ځای په ځای باندې قرآن ذکر کړی ده حقیق لایق ما علا په دې خبره الله اقول چې زه به نه ویم علی الله په الله باندې الا الحق مگر حق خبره به کوم قد جئتکم تاخي سره ما راتله کړي تاسو ته ببینة په واضح دلایلو سره من ربکم طرفه د رب ستاسو نه فارسل معي پرېږده زما سره بني اسرائیل دا د یوسف علیه السلام په زمانه کې راغلي مصر کې آباد شول بیا چې دا حکومت د دې کافرانو نو دا تمام اولاده د یعقوب علیه السلام دا د غلامان ځان له ګرځولي چې څنګه خدمات یې اغوستل او څنګه ګران کارونه یې پې کول او څوک یې وجل او چا سره یې څه کول نو دی ورته فرمایي دا پرېږده چې آزاده پیزا کې د الله عبادت وکړي دا څه د مصر خلک خو نه دي قال فرعون وتب ان كنت جئتك ترات لکړي به آیت په نشانه سره فاتي بها تراوړه تا ته چې الله کوم نشانه درکړي تراوړه ان كنت من الصادقين کې درشتونو نه فالقى عصاه د غرزول خپل امسا فاذا هي پس اچانک ثعبان مبين اجدها وخکارا دا غینه اجدها ته نه جوړه شوله بیا دغه اجدها کافی چې کم دی غټه نو ویلی شي تر دې پورې چې د بداخله چې واز کړه نو اتیا غزه دغه خلوه او دا چې به ودرېدله په دې لکې باندې اوچته به شوله نو دا تر 1 میله پورې به دا اوچتېدله دا تاریخي اقوال دي چې دومره پورې 1 میل اندازې پورې به دا داسې ودرېده په لکې باندې او چې خوله بیا وازه کړه نو دا به اتیا ګزه بیا خوله وازوله دلته ویلی شي دا اجدها ده او مخکې را روان دي چې الله پاک موسی علیه السلام ته د امسا وغورځوه نو چې ویې غورځوله نو فاذا حیة تسعى
التوی دا حیتون په بله موقع باندې راځي چې کوم دی جانون دا د مار بچیو نو کله تینا تعبیر کوي د مار بچیو نو دا خو ورکوټی سیز وي او کله وی حیتون مارو او کله تینا تعبیر کوي ثعبان مبین اجدها وا دې کې فرق وي لہذا څو طریقو باندې تطبیق کویش اول هغه په میدان تور کې چې کله الله پاک تینا مار جوړو نو هغه ځای کې حیتون دا مارو او د فرعون په مخ کې چې کومونو بیا مار نو بیا ثعبانو هغه ځای بیل دی او دا ځای بیل دی تناقض کې چې هم دی تاسو مرقات کې وایي در تناقض هشت وحدت شرط دان وحدت موضوع و محمولو مکان پکې اتحاد پکار وي هغه مکان بیل دی نو هلته حیه وه او دا مکان بیل دی د فرعون په مخ کې بیا ثعبان دی دویم دا ابتدا و انتها فرق دی امسا خدا یو گز دوه گزه لرګی نو دا لرګی چې بیا واچو د هغې نه به مار جوړ شو نو دا جان د مار بچی دی ورکوټی بیا به رو غټ شو نو چې غټ به شو نو حیه پنځه شپږ گزه به غټ شو نو حیه مار به ترنه جوړ شو بیا به چې ښه غټ شو چې کوم دی نو اخره کې بیا اجدها شوله بیا ثعبان نو اوله کې جان بیا حیه بیا اخره کې ثعبان ته به ورسېده نو داسې به رفته غټ شو جو غټ به شو دې ته به ورسېده دریم اصل کې دا سیز چې کومونو دا اجدها وه لوی چې کوم دی خامار به ترنه جوړېده ثعبان خو چې الله ترنه تعبیر کوي جان د مار بچیو نو دا په دې تیزوالي کې تشبیهات وایا نه په دې غټوالي کې دا ثعبان دی اجدها ده خو په تیز ګرځېدلو کې به دا په شان د مار د بچیو ځکه طریقه دی چې کم سیز غټ وي هغه تیز نشي ګرځېدلی چې څومره غټ وي نو هغه بیا لټي که نه بیا نشي ګرځېدلی نو دا چې اجدها وه نو دا به خوځېدی هم ګینې نه شوه نه بدن نه خو غټه وه ثعبان خو دا ګرځېدل چې کوم نو هغه په شان د جان د مار د بچیو نو یوه تشبیه په یو سیز کې ده بله تشبیه په بل سیز کې ده نو دا به ثعبان مبین ترنه جوړ شو ونزع یده راویستو خپل لاس یوه نشانه دویمه نشانه موسی علیه السلام لاس په ترخ کې به ورکو بیا چې بیا راویستو دا لاس به بالکل د نور په شان ته پړقېدو فاذا هي پس اچانک دا لاس بیضاء دا سپینو للناظرین د پاره د کتونکو قال الملأ سرداران من قوم فرعون د قوم د فرعون ان هذا بشک دا لساحر علیم جادوګر دی پویا یره جی معلومیږي دا غټ جادوګر دی یرید د اراده کوي ان یخرجکم چې وباسي تاسو من ارضکم د خپل ځمکې نه تاسو د خپل ځمکې نه وباسي نو دی د کم ځای نه معلوم کړه چې دا تاسو ځمکې نه وباسي نو یا خو په دې بنیاد باندې چې کله امسا وکتل او د امسا نه ثعبان مبین جوړ شو نو ته پته ولګېده چې دې مقابله ګرانه ده او د دوه کسانو چې مقابله یو ته بل ومني چې د هغې مقابله زه نشم کولی نو خامخا به ځای پرېږدې تختې به نو فرعون ته دې نه پته ولګېده چې ثعبان مبین مقابلې نه کېږي چې نه کېږي دا موږ د خپل کلي نه شړي ښه دویمه دا ده چې ده ورته وی چې دا بن اسرائیل پرېږده وه هر کله چې دا بن اسرائیل پرېږده وه نو دا یو جماعت جوړیږي او چې جماعت جوړیږي نو دا د سره چې کم طاقت دی نو بیا د دې جماعت مقابله نه کیږي نو ځکه ورته فرمایي دا تاسو وباسي د خپلې ځمکې نه فما دا تأمرون ستاسو څه امر دی معنی مشوره مو څه ده د سره څه وکړو نو قالو دی ورته وی ارجیه معنی اخر رستو کا ارجیه معنی اخر د موسی علیه السلام خبره رستو کا تعدی مه کوه که ته فی الحال د سره څه کوي نو خلک به ملامته کړي ګوره مقابله نشي کولی جواب یې نشي کولی او دا ټولې خبرې دا د الله پاک تکوینیات دي د الله حکم دی هغسې چلیږي ورنه یو دوه ملنګان ولاړ دي ستا سره حکومت دی ستا سره طاقت دی خبرې نه مني جدا سر یې کټ که که نه زه پاس همړې که که نه نیشي وجلی وجه دا ده چې الله ورته لاړ شي فاتیا انی معکما زی ورشئ زه د سره یم ورشئ نیغه خبره وکړئ فرعون ته زه د سره یم هېڅ هم درته نشي ویلی ښه نو الله ورته ویلي څه ته نشي ویلی ورته ودې وایي که نه ګینې که بل طرف ته وګورو دا غونډ مخالف دی او دوه ملنګان ولاړ دي نو عقل خو دا وایي چې دوه کسان دي او ستا خبر نه مني نیغه خبره ته کوي خو دا سر یې کټ که که نه خو اخوا د الله تکوین دی الله ورته وایي څه ته نشي ویلی زه د سره یم نو ځکه کله یوه خبره کوي اخوا دی خو اوړي راوړي خو موسی ته څه غږ نشي کولی نو ارجه رستو که خبره و اخاه داغه ضرور و ارسل اولګه فی المدائن په ښاریو کې حاشرین جمع کوونکي کسان ولګه ساحران به را جمع کې مقابله به وکړو یاتو کرا به وري تا ته بکل ساحر په هر جادوګر علیم پویا
هغه ټیم مقرر شو هغې ته وجاء السحرة رال ساحران فرعون د فرعون ته نو قالو دی ورته وې ان لنا لاجرني به زموږ دپاره مزدوري ان كنا نحن الغالبین که موږ شو غالب موږ غلبه حاصل کړو موږ دپاره بس انعام وي نو قال فرعون ورته وې نعم او وانکم بشک تاسو لمن المقربین یې به زما د نږدې خلکو نه که دا موسی مو پړ که که نه بیا به تاسو زما د دربار ډېر نږدې خلک نور چې راځي هغوی ته خو دربار نه کولاویږي هغوی ته خو اجازه نه تاسو به بې تپوسه زما سره ناست تاسو به زما داسې مقرب خلک زموږ یو مولانا صاحب و چې کوم دی سن 80 کې هغه ترجمه کوله نو هغه به د مقرب معنا کوله تالي 60 سره وایي د خانانو د نوابانو نږدې سړی صحیح خو تالی وله سټي که نه خان صاحب چې ډوډۍ وخوري نو بیا هغه مزدور چې کوم د هغه لوښی والي ګوډ ته کښېني هغه وخوري نو فرعون ورته وایي تاسو به بیا زما تالي سټ یې چې بیا به داسې ناست چې زه کوم څه خورم تاسو به هغه باقي به خورئ نو قالو دی ورته وی یا موسی ای موسی علیه السلام اما ان تلقیا یا خو ته چې کوم دی غورځې دا ځینې معنا په استاد ځکه حواله ورکوم چې استادانو دغه معنا مو ته اورېدلي خو ما چې ته کتاب کې بیا نه یې لیدلي که نه نو ځکه چې بس استاد دغه شی وی چې کوم دی نو خو اخوا هغه چې کوم دی په مثال تفسیر کې کیدی شي هغه هم د چا نه اورېدلي یا چې کوم د خپل ذوقي خپله معنا وه یا موسی ای موسی علیه السلام اما ان تلقیا خو ته غورځئ مقابله شروع شو ته مخکې امسا غورځئ و اما ان نکون یا موږ شو نحن الملقین موږ شو غورځونکي قال موسی علیه السلام ورته وی القو تاسو وغورځوئ اوس موسی علیه السلام چې ورته وی تاسو د خپل لرګي امساګانې وغورځوئ د مفسرینو مختلف اقوال راغلي یعنې چې مقابلې ته 80 کسان راغلي دي مقابلې ته دا چې کوم دی 12000 کسان راغلي دي د دې نه زیاتر تر 80,000 پورې اقوال راغلي چې دومره ساحران راغلي او د هر ساحر سره یو لرګی دی یو ورسره پړی دی او په دې لرګي او په دې پړي باندې دوی سحر کو نو که د 80,000 قول واخلي او چې دوی سره 80,000 لرګي دي 80,000 سره راسي او پړي دي نو 140,000 ماران په منځ کې اوس خورېږي نو ورته وی ته غورځې موسی علیه السلام ته نه تاسو وغورځوئ نو اشکال دا پیدا کېږي چې ته دوی ته امر کوې چې وغورځوي نه خو ساحران دي نو موسی علیه السلام په سحر باندې امر کو نو جواب دا دی چې نه یو خو دا د مقابلې مسله ده د مقابله کې چې یو سړی تا سره مقابله کوي نو ته ځوانمردۍ خبره به کې زه وکه زما په دې مخ باندې ګزار نو ته به رښتیا ګزار نه کوې چې تا ګزار وکړه دا خو ستا د بزدلۍ نښه ده هغه ته نمبر ورکړه ده ته وکړه ګزار نو دا د انبیاو جرأت وي چې بل ته موقع ورکوي زه ته خپل کار ښکاره که دا زړور خلک چې کوم دی نو جرأت یې زه ته وکړه بیا به زه ګورم د سره دویمه دا ده که موسی علیه صلات وسلام اوله کې د امسا غورځولي وې نو امسا به غورځېدلې وه خو هڅه ورکوټی شی خو نه دا یو میل چې اسمان ته اوچته شوي وې نو دې ته څوک ټینګېدی شو نو دا غونډ به تښتېدلي نو چې تښتېدلي وو نو خلکو به بیا په خپلو کلو کې قیسې کول یاره خو موسی علیه السلام سیز ښکاره کو خو ساحرانو ته موقع میلاو نه شوه نو که زموږ د کسانو ته موقع میلاو شوي نو کلکه مقابله به یې کړې وه بیا به کیدی شي څه به یې کړي وو خو دا چې یاره موقعو ته میلاو نه شوله نو ځکه موسی علیه السلام لومبیا دوی له موقع ورکړه چې خلک دا باطل ویني وروسته به ورپسې حق راشي هغه باطل به ختم شي نو دواړه خبرې به ښکاره شي نو دوی چې کوم دی خپل وایي تاسو وغورځوئ دوی خپل سحر ښکاره کړه نو دا په زرګونو باندې یا څه د پاسه 100,000 خاماران په دې میدان کې ګرځي نو هر سړی چغې وایي فرعون زنده‌باد زه کار وشو مونږ کامیاب یو د دې څوک مقابله کوی شي نو ځکه خو موسی علیه السلام نه الله تعبیر کوي فاوجس فی نفسه خیفة موسی علیه السلام لکه ویرېدو دا ماران دی ګرځي زه به امسا واچوم دا به م یو مار ګرځي نو خو ماران دی په دې زرګونو کې یو مار څه پته لګي ګرځي به که نه نو الله ورته لا تخف مه یېرېږه انک انت الاعلی ته اوچت یې ښه وغورځوه ما فیم د لاس کې چې د کوم شی دی داسې متنوي چې امسا ده داسې متنوي چې مار دی لاس کې د څه شی دی دا وغورځوه اخوا د هغې نه چې شی جوړېږي بل څوک یې جوړوي نو چې د امسا وغورځوله هغې نه چې کوم دی مار اجدها چې دا چې کوم دی چې خورې غټه کړه که نه دی غونډ سیز نه راتاو کړه یو خړپ نو مخکې خلکو چغې والې چې فرعون زنده‌باد اوس هغه ارسې ختم کړه خلک اک پک ودرېده چې هلکه هغه ماران څه شول نو دوه قوله پکې راغلي دي یو قول دا دی چې یو سای راخ کله نو د دې ټولو نه سحر راخ کو چې خلکو وکته صرف لرګي پراته وو دا لرګي و د خلکو چې دا وی ماران دي دا مار دا لرګي و او دویم قول دا دی چې د لرګو سره هر څه وخوړل هېڅ یې نه دي پرېښي نو چې میدان یې تش کو فرعون خو خامخه
دا چې که د تماشې سټیډیم جوړ شوی دی، فرعون په اوچت انتظارګاه ناست دی، تماشې کوي، وزیرانو سره ناست دي، مقابله ده په میدان کې. نو چې دا میدان یې تش کړو، د فرعون طرف ته راوګرځېد او یوه جام یې بره کړه او دا بل یې ورته لاندې کړه. فرعون چغې کړي موسی علیه السلام نیسه که نه. نو ساوي چې کوم دی بیا لیکلي دي چې د فرعون نه لاندې چې کوم دی بدن بې اختیاره شو، بیا لاندې بدن بې اختیاره شو، 400 ټیزونه یې چولي دي که نه. نو موسی علیه السلام ته بیا چغې والې چې واپس یې راونیوله. فلما القوا کله چې دوی وغورځو سحرو دوی سحر وکړو اعین الناس په سترګو د خلکو باندې، واسترهبوهم دا خلک یې ویرول، وجاءوا د راتلو وکړه بسحر عظیم په ډېر لوی سحر باندې. الله وایي ډېر غټ سحر یې وکړو. واوحینا الی موسی، موږ وحی وکړه موسی علیه السلام ته ان القی عصاک، ته وغورځوه خپله امسا، فاذا هي تلقف، اچانک یوه نوڼې به کې ما یافیکون، هغه چې دوی دروغ جوړ کړي دي. فوقع الحق، پس پرېوتو حق، معنی ښکاره شو حق، وبطل او باطل شو ما کانو یعملون، هغه چې دوی کړي وو. فغلبوا، نو کمزوري شول، هنالک په دې موقع باندې، وانقلبوا، دوی وګرځېدل صاغرین ذلیله. والقی السحرة، القی دا صیغه مجهوله ده، دلته صیغه مجهوله ده خو معنا د دې د معلومي وي. دا چې کوم دی بعضې صیغې داسې وي د مفعول، معنا یې د فاعل وي، بعضې صیغې د فاعل وي، معنا یې د مفعول وي. حجابا مستورا، معنا ساتره. دارنګې صیغه د مجهول ده خو معنا یې د معلومي ده. القیه معنا پرېوتل، ساحران ساجدین سجده کوونکي، ساحران په سجدې پرېوتل. او یا دا چې کوم دی صیغه مجهوله، معنا یې هم د مجهولې ده. و القیه پرېیستلی شول دا ساحران ساجدین سجده کوونکي، پرېیستلی شول. څه پرېیستل؟ د الله جل جلاله هغه مهرباني چې په دوی باندې راغله هغه پې غالبه شوه، نو په زور یې دوی پرېیستل سجدې ته. نو قالو دوی وی آمنا، موږ ایمان راوړی برب العالمین، په رب د مخلوقاتو. فرعون خو هم ځان ته رب العالمین وی، نو ځکه یې ورسره اضافه وکړه ربي موسی و هارون، هغه رب العالمین چې رب د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام دی. نو چې فرعون لږې لاړې تېرې شوې، امسا واپس لرګی شوه، نو اوس دې خلکو له دوکه ورکوي. غلط سیاسي مشر سي، هغه صرف د خلکو په سترګو کې خورې اچي، خلک دوکه کوي. نو قال فرعون وته آمنتم به، تاسو ایمان راوړو په دې باندې، قبل ان آذن لکم، مخکې د هغې نه چې زه تاسو ته اجازه وکم. یوه دوکه دا ورکوي، ښه ستاسو د ایمانونه ګوره معتبر نه دي، ښه زه مشر یم چې زه کومه خبره وکړم هغه خبره معتبري، چې ما نه یې ویلي هغه ستاسو ایمان معتبر نه دی. ناول خو به دا تکبر مشروطي. دویم ان هذا بشک ستاسو دا کار لمکر، ستاسو فریب دی، مکرتموه چې تاسو دا تدبیر جوړ کړی په المدینه په ښار کې. دا موسی علیه السلام خو ستاسو مشر استاذ دی، هلته مو خپل چل جوړ کړی و، دی مو مخکې راولېږو، تاسو مقابلې ته راغلی، زادونه مو تپړه کړه، نو دا خو ستاسو مکر او فریب دی. یعنې دونه دروغ یې وویې که نه، دا خو تا راوستي و، دا خو موسی علیه السلام نه دي راوستي، خو اوس داسې ځکه وایي چې دا نور خلک ایمان رانه وړي. یره چې دا د دوی سوچ سمج سکیم دی، دی استازو، دی شاګردانو، دی مخکې مشوره کړې ده چې زه به ځان ته پیغمبر ویم، تاسو به مقابلې ته راشئ، بیا به تاسو پړه شئ. لتخرجو چې تاسو وباسئ منها د دې ښار نه اهلها د هغې اهل، فسوف تعلمون زر دی چې تاسو به پوه شئ. لأقطعن ایدکم، زه به پرې کړم ستاسو لاسونه، و ارجلکم ستاسو خپې من خلاف، عدل بدل، ښی لاس او ګس خپه او ګس لاس خپله خپه. دا چې کنه من خلاف جاری مجرور کې لأقطعن هغه سره متعلق کا، یا دا من اجلیه ده جاری مجرور ته مې د من ته اجلیه ووایا، نو بیا معنا دا ده لأقطعن، زه به پرې کړم ستاسو لاسونه او ستاسو خپې، من اجل خلافکم، د دې وجې نه چې تاسو زما خلاف وکړو، زما خلاف شوي، زه به تاسو لاسونه خپې کټ کړم. ثم لأصلبنکم، بیا به تاسو پانسي کړم اجمعین ټول. نو داسې کړي دي، نو دواړه قول د مفسرینو شته، نه دي کړي، دمکي ورکړې ده، او بعضې وایي نه کړي دي، کړي دي خو لیکن دا مسلمه ده چې د موسی علیه السلام یو صحابي د ایمان نه واپس شوی نه دی، حق شانت په خپل ایمان کلک پاتې شوي دي. نو قالو دی وی انا الی ربنا، بېشکه موږ خپل رب ته منقلبون، واپس کیدونکي یو. وما تنقم منا، ته بد نه ګڼې زموږ نه، الا مګر دا خبره بده ګڼې ان آمنا چې موږ ایمان راوړی بآیات ربنا، په آیاتونو د خپل رب، لما جاءتنا کله چې موږ ته رال، ربنا افرغ علینا، ای زموږ ربه راتوی کې موږ باندې صبر، وتوفنا مسلمین، موږ وفات کې مسلمانان. وقال الملأ، وی سرداران من قوم فرعون، د قوم د فرعون نه، اتذر موسی، آیت پرېږدي موسی علیه السلام و قومه دغه قوم، لیفسدو فی الارض، چې دی فساد وکړي په ځمکه کې، ویذرک، او دا پرېږدي تا ای فرعون و الهتک، او ستا خدایان. ولې د نور خدایانو نه بعضې فرمایي، او څوک داسې فرمایي چې غواګانې برابر کړي و د هغه
فرعون ورته چې زه یم نو ما ته به سجده لګوئ او چې زه نه یم بیا د غوا عبادت کوئ. او بعضې دا فرمایي چې خپل پټوان یې ورته جوړ کړی و چې زه یم خو ما ته به سجده لګوئ، چې زه نه یم نو بیا به دې پټوانو ته سجدې لګوئ. نو آلهتک استغه خدایان هم پرېږدي. نو قال فرعون ورته ویل سنقتل زر دی زه به قتلم ابناءهم د دوی زامن ونستحیي جمدی به پرېږدم نساءهم د دوی جینکې. زامن یې علالوي خو داسې نه وایي چې د موسی علیه السلام علالومه، دته څه نشي ویلی. ښه وجه دا ده چې الله سره وعده کړې او تا ته به څه نشي ویلی. انا فوقهم بېشکه زه د پاسه دوی نه قاهر غالب یم. قال موسی وفرمیل موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته استعینوا بالله امداد وغواړئ د الله نه واصبروا صبر کوئ. ان الارض لله بېشکه ځمکه د الله ده یورثها په وراثت کې ورکوي من یشا چاله چې خوښه شي من عباده د خپلو بندګانو نه. پیغمبر علیه صلات وسلام ته د مسیلمة الکذاب 2 کسان رال. د مسیلمة الکذاب خط یې ورته راوړه، ورته وایي چې کوم دی تم د الله پیغمبر او زم د الله پیغمبر یم، ځمکه به تقسیم کو د نیمه سته او نیمه زما. پیغمبر علیه السلام هغه استاذ ورته وی دا سړی چې څه وایي نو تاسو څه خیال دی؟ هغې ورته وی څنګه چې مسیلمه څه وایي زمونږ هم حقه منو، معنی زمونږ پیغمبر دی. پیغمبر علیه السلام ورته وی که تاسو استازي نه وی که نه ما به تاسو نه سرونه کټ کړي. خو دې وخت کې ته استازی راغلی نو ځکه ته څه نه ویم. وجه دا ده چې د الله پیغمبر ناست دی او د هغه په مخ کې ته بل ته پیغمبر وي خو کافر یې. نو وی ستاسو نه مو سرونه کټ کړي. نو نبي علیه السلام دته څه ونه وی دې موقع باندې. بیا وروستو عبدالله بن مسعود صاحب وروستو زمانه کې هغه یو اقه شانت خپل کفر پټ ساتلی و. عبدالله صاحب خبر شوری وست پانسی کو ورته یې وی چې کوم دی تا ته پیغمبر ویلو چې ته استازی ځکه دته څه نه ویم. نن چې کوم دی نبی علیه السلام دنیا کې نشته او نه ته چا د چا استازی، ته د خپل کفر نه نه وړې چې کوم دی نو پانسی کو. پیغمبر علیه صلات وسلام واپس د خط جواب کې ورته ولیکل دا ځمکه نه ستا ده او نه زما ده. ان الارض لله ځمکه د الله ده یورثها من یشاء. د پردی شی تقسیمې ځمکه خو د الله ده، څنګه تقسیمې چې نیمه ستا ده او نیمه زما ده؟ دا د الله ځمکه ده، زما ستا خو نه ده. والعاقبة ښایسته انجام للمتقین د پاره د پرهیزګارانو دی. قالو دی ورته وی اوزینا موږ ته تکلیف راکړی شوی من قبل ان تأتینا مخکې د هغې نه چې ته زموږ خواته راشي ای موسی علیه السلام ومن بعد ما پس د هغې نه جئتنا چې ته رالې بیا هم د فرعون زنګ بچي علالوي. قال موسی علیه السلام وفرمیل عسى ربکم قریب دی چې ستاسو رب ان یهلک عدوکم هلاک کي ستاسو دشمن ویستخلفکم تاسو خلیفګان وګرځئ فی الارض په ځمکه کې فینظر پس ګوري به کیف تعملون چې تاسو څنګه عمل کوئ. ولقد اخذنا تاقی سره ما نیولیو آل فرعون آل د فرعون بالسینین په کلونو سره. کلون نه مراد قادسالی ده چې الله جل جلاله په دوی باندې میوې کمې کړې، بارانونه پې کم کړه. ونقص من الثمرات او کموالی د میوې پیداوار الله کم کو. لعلهم دې دپاره یذکرون چې دوی نصیحت قبول کړي. دا 2 نشانات دلته ذکر کېږي سینین نقصین ورپسې 15 نور را روان دي. فاذا جاءتهم الحسنه کله چې برال دوی ته خوشحالي لږ وسعت پر راغی نو قالو دی به لنا هذه دا زموږ دپاره مناسب دي. وان تصیبهم که به ورسې دوی سیئة تکلیف یا طیرو بدپالی بینوله بی موسی په موسی علیه السلام ومن معه هغه چې د سره و. یا طیرو دا د طیر نه راوتی دی، مرغې الوتلو ته وایي، دا کنایه وي د بدپالۍ نه. نبی کریم علیه الصلاة والسلام د نبوت نه وړاندې په دې خلکو کې هم دقه څیز و چې سحر به یو سړی راووت او سکار به یې کوو نو په ونه کې چې به مرغۍ ناستې وي نو هغه مرغۍ به په کاڼي ویشتې چې راپاڅېږي. دا خو مرغۍ دی چې تی راپاڅې نو خامخا به یا ښي طرف ته ځي یا به ګس طرف ته ځي. نو که دا مرغۍ به ښي طرف ته روانې شي سفر دی ښه دی ښه کوه، او چې ګس طرف ته به روانې شي هلکه سفر دی برباد دی ګوره مزه. نو نبی کریم علیه السلام فرمایي اوقر الطیر فی وکناتها، مرغۍ په خپلو جالو کې پرېږدئ دا مه پاسوئ، په دې کې خیر او شر څه بلا غواړي. نو دا کنایه وي د بدپالۍ نه چې تکلیف به ورته ورسېد دوی به بدپالي ونیوله په موسی علیه السلام ومن معه. یاره خو ته راغلی ستا دا ملګري دي زموږ ته دا نقصانات رسیږي.
الا خبردار انما طائرهم بشک بدپالی د دوی عند الله دا د الله پنيز د الله فیصله ده ولکن اکثرهم لیکن ډیر دوی نه لا علم دوی نه پويږي وقالوا ادوی مهما خامخ تاتینا به چې ته مونږ تراتلو کې من آیت په نشانه سره خامخ چې ار نشانه راوړي داستا نشانی نه دي لتسحرنا بها چې تسحرو کې په مونږ باندې فما نحن لك بمؤمنین مونږ نه استاد پر ایمان راوړون کې ار قسم نشانه چې راوړي خو مونږ د لمنونه نو الله وی ما په لګاتار نشانات شروع کړو فارسلنا علیهما اولګل په دی باندې طوفان په دی باندې راغی چې کم دی د یوې هفتې نه د بلې هفتې د یو خیلې نه بلې خیلې په سر مسلسل هوا وه نو بس دا ونې وله واړولې دا چې کم دی کورونه وله ګډ وډ کړه دی وی موسی علیه السلام ته د رب نه وغواړه چې دا هوا بنده شي که نه موږ ایمان راوړو څونه وخت کې به ایمان راوړي نه بعضې فرمایي یوه هفته ټیم راکه نو بعض یعنی یو میاشت ټیم راله راکنو موسی علیه السلام به سوال وکړو هغه مصیبت ختم شو میاشت پوره شو ایمان راوړی که نه دا خو د دنیا حوادث دي هواګانې راځي والجراد الله په ملخان مسلط کړو هر ځای کې به ملخو په اور کې په بستره کې په کټ کې په خوراک کې چې دی به وده کېده چاپېره به د ملخانو بستره ترې نه تاوه دا د الله مخلوق دی د الله د حکم تابع دی چې ستا نه ملخ تاوي ته چې په د پاسه سملې ول مړ کېږي نه خو د الله د حکم تابع دی مرګ قبول خو اقاسې به ترې نه تاوو دا چې ته پخلی وکړي چې کوم دی ګرمې ترکاري ته ملخ دانګي نو سوځي به نه مړ کېږي به نه خو د الله د حکم تابع دی هر څیز کې به ملخ وو والجراد یا موسی علیه السلام دا شی لرې که که نه موږ به ایمان راوړو څونه ټیم کې هفته کې میاشت کې موسی علیه السلام به سوال وکړو هغه شی به لرې شو چې ټیم به راغی بیا به د ایمان نه راوړو الله به په بل عذاب مسلط کوي والقمله سپګۍ څوک معنا کوي په سپګو باندې څوک په سپګو سره یو سپګي وي انسانانو کې کېږي یو سپګۍ د فصلونو کې چې کېږي د دانو غنمو کې نو دا به هر ځای کې به دا سپګۍ په دې سترګو کې په دې غوږونو کې په دې خولو کې به وتلې او ننوتلې هر شی به سپګۍ وو بیا به دی سوال وکړو والضفادع چیندخان بیا بل عذاب به راغی د چیندخانو جو بس هر ځای کې به دغه چینده خړت خړت کول بسترې په شانتې به د پاسه ترې نه تو لاندې به ترې نه تو په خوراک کې چینده ډوډۍ چې که د خوله وازه کې د هغې نه به مخکې چینده ټوپ کړې خولې ته دې نه به تنګ شو یا موسی علیه السلام دا شی لرې که موږ به ایمان راوړو والدم الله په دې وینې مقرر کړې بس هر څیز وینه دی د اوبه ختمې شولې خوراک ختم شو چې کوم څه به راغسته به وینه وه نو دا اسرائیلي به راوغوښته راشه ما څه په دې یو لوښي باندې خوله کېده وه حق یو لوښي نه اسرائیلي ته روانې د اوبه دي او دې ته روانې د وینه ده بیا به منت شروع کړو آیات مفصلات الله فرمایي دا د نشانات مفصل پنځه نشانات دلته ذکر شول طوفان جراد قمل ضفادع او دم پنځه دا دي او دوه آلته مخکې ذکر شول یو چې کوم دی سینین دی او نقص من الثمرات نو پنځه او دوه اووه او اتم وسره چې کوم دی امسا او نهم وسره ید بیضا سپین لاس وړاندې را روان دي موسی علیه السلام موږ لګلو بتسع آیاتن 9 نشاناتو باندې هغه 9 نشانات چې کوم دی په دې صورت اعراف کې ذکر دي دوه د آلته مخکې وې او اووه دا دي نو دا 9 نشانات دي چې دلته ذکر دي یوه نشانه بل ځای کې عمره روانه ده هغه نشانه موسی علیه السلام خیرې وکړې ربنا اطمس علی اموالهم واشدد علی قلوبهم الله دا مالونه ختم کړي چې موسی علیه السلام ته خیرې وکړې نو چې کوم مالو غوز دی نو هغه کاڼی شو نو هغه شانتې یو سړي غوز مات کړی دی چې که د هغې نه چغجه راوباسله په دغه وخت کې د موسی علیه السلام خیرې راغلې هغه کاڼی شو نو هغه غوز معلومیږي چغجه معلومیږي خو نور شیز دی کاڼی نو یوه هغه نشانه ده نو که هغه دې سره حساب کې نو بیا دا مخکینی دوه چې کم دی ذکر شو بسینین و نقص من الثمرات دا دواړه په یو حساب دي نو دا دواړه په یو دي بیا نه هم سره بیا هغه دی نو آیات مفصلات دا دی نشانات مفصل واستكبروا دی تکبر وکانو قوم مجرمین او دی قوم مجرمان ولما وقع کله چې واقع شو علیهم الرجز په دی باندې عذاب یو عذاب بشورو شو نو قالو دی یا موسی ای موسی علیہ السلام ادعو لنا وبل زمون د پر ربک خپل رب بما عهد عندك هغه چې تاسو سره وعده کړی دا ان کشفت عن الرجز کته لری کو زمون د عذاب دا مصیبت دی لری کو لنؤمنن لك خامخ من ایمان وړو پتا باندې ولنرسلن معك من آزاد کو
کو تا سره بني اسرائیل فلما کشفنا عنهم الرجز کله چې ما لرې کو دوی نه عذاب الى اجل هغه ټیم ته هم بالغوه چې دوی به رسېدونکي هغه ټیم به پوره شو اذا هم ینکثون دوی به بیا دغه وعده ماتوله فانتقمنا منهم ما دوی نه انتقام واغستو فاغرقناهم ما دوی غرق کړه فی الیم په سمندر کې بانهم بشک دوی کذبوا بآیاتنا تکذیب کو زنګ په آیاتونو باندې وکانو عنها غافلین دوی د آیاتونو نه غافل نه خبره واورثنا القوم الذين من فوراثت کې ورته هغه قوم ته کانو یستضعفون چې هغه ضعیف ګرځولې شوي دا بني اسرائیل ضعیف من په وراثت کې دوی ته ورکړه مشارق الارض مشرق طرف د ځمکې و مغاربها مغرب طرف مشرق طرف چې هغه مصر مغرب طرف چې هغه شام دی دا دواړه مې دی له ورکړه التي هغه بارکنا فيها چې موږ پکې برکت اچولې وتمت کلمت ربک پوره شوې کلمې د رب ستا الحسنى ښایسته علی بني اسرائیل په بني اسرائیل باندې بما صبروا په سبب د هغه چې دوی صبر کوو ودمرنا موږ هلاک کما کان یصنع فرعون هغه چې جوړول فرعون وقومه دغه قوم یصنعون ظاهری آبادی هم اغستی شي ما کار یصنع فرعون هغه چې فرعون جوړول نو بله آبادیانې کړې وې یو خصوصي آبادی بله کړې وه چې موسی علیه السلام رالی دته نو د خپل وزیر ته یا هامان ابنو لی صرحا وړاندې مخکې را روان دي یا هامان ابنو لی صرحا ای هامان مال یو بلډینګ جوړ کړه یو آبادی راله جوړ کړه چې کوم دی چې یو دنګ آبادي زری اسمان ته خیجمه د موسی د دې رب سره خبره کوم چې دا ستا پیغمبر دی او که نه دی خلکو له داسې دوکې ورکولې نو الله فرمایي دا د چې کم یا نور کمې آبادیانې شوې وې دمرنا ما دا غونډ هلاک کړه دویم مطلب دا دی چې مراد د صنع نه ظاهري آبادي نه ده مراد د دې نه فکر او سوچ او تدبر دی د فرعون چې څونه سوچونه کړي څونه فکرونه کړي ذهني چې څونه آبادیانې کړې وې دا غونډې مې وله بربادې کړې د خو ذهني آبادي دا کړې وه چې دا ماشومان به علالوم هغه ماشوم به پکې نه غټېږي د خو ذهني آبادي دا کړې وه چې مقابله به ولکو ساحران به راغواړو د خو ذهني مقابله دا کړې وه چې موسی روان دی تختی چند کسانو سره دی خپل پوجونه پسې ور واچول دا ښځې سړي به غونډ ګیر کو واپس بیا راولو دا د هغه آبادیانې وې الله فرمایي ودمرنا ما کان کم چې سوچونه د دو هغه مې وله هلاک کړ وما كانوا يعرشون هغه چې دوی چتونه جوړول وجاوزنا ببني اسرائیل من پور استل بني اسرائیل البحر په سمندر فاتوا على قوم دا بحر قلزم وتوي هغې ته چې کوم دی رال یا ورته رودي نیل وتوي نو چې پورې وتل دوی راله علی قوم په داسې قوم باندې یعکفون هغې پراته علی اصنام په بوتانو باندې یو قوم د بت پرست په هغې د دوی تېرېدل وشوه لهم دوی دپاره قالو دوی وی یا موسی ای موسی علیه السلام اجعل لنا وګرځه موږ دپاره الها معبود کما لهم الهه څنګه چې دوی دپاره معبود دی ګوره دوی مخې ته چې کوم دی بوتان دي خدایانو ته پراته دي مخامخ عبادت کوي موږ دپاره هم داسې مقرر که نو قال موسی علیه السلام تو فرمیل انکم بیشک تاسو قوم تجهلون قوم جاهلان یې جاهلو بیوقوفو چې کوم کافرو ستاسو مخکې خو هغه الله برباد کړه د فرعون ولې غرق خو کافرو که نو تاسو هم کفر کوئ او بعضې فرمایي چې دا د کفر مطالبه نه وه بلکې دوی چې کوم دی په خپل یو ښه سوچ باندې یاره موږ خو الله نه یو خو داسې یو څیز په کار دی چې موږ ظاهري هغه عبادت کوو په هغې الله خوشحالیږي هغې باندې الله خوشحالیږي نو داسې یو ظاهري څیز موږ له مقرر که که نه همداسې صحابو حضرات هم ویلي دي کله چې پیغمبر علیه صلات وسلام غزوه حنین ته روان دی نو یو غټه ونه وه هلته رال دا د بیرې دغه چې کیکر غټه ونه وه د بیرې ونه وه چې دې له رال نو دا داسې بوټی و چې دغه خلکو به پخوا دا طریقه وه چې کوم به داسې غټ ګور بوټی و غټې غټې څانګې نو دوی به چې کوم دی د هغې لاندې پراته وو هغې پسې به کله خپلو حاجاتو دپاره پړی ویزاندول او کله به عبادت کوو د دې ونو د دې غټې غټې ونو به هم تعظیم کوو نو صحابو حضراتو چې دا وکتو نو پیغمبر علیه صلات وسلام ته وایي زمونږ دپاره هم چې کوم دی داسې ذات نوتین یو داسې څیز راله مقرر کړه چې موږ هم پسې څه اویزاندو که نه پیغمبر علیه صلات وسلام چې کوم دی ورته وفرمیل تاسو هم هغسې مطالبه کوئ چې څنګه د موسی علیه السلام نه خپل قوم مطالبه کړې وه نو دا د جهالت طریقه وه چې هغوی به غټه ونه وه نو هغې پسې به چا پسې پړی ویزاندول کله بیا سجدې کولې کله بیا بل څه کول هسې به د دې غټو ونو نه دی یریدل نو هغه شانتې مطالبه کړې وه نور صحابو چې کوم د څه شرک مطالبه خو یې نه کوله خو دغه شانتې څیزونه یې وغوښتل نو څنګه چې دوی داسې سوچونه کول زموږ مسلمانان هم په دې قصو نه پوهېږي
نه موږ هم چې غټه شانتې ونه یي که نه چېرته د پیپل ونه یي هغې نه هسې یېرېږو او کله بعضې زیارتونو کې داسې ونې وي هغې ته موږ بیا څه کله ورته نوم کېږي دا د غړواندو بابا دی که نه نه په دې پسې پړې واچوه نو الله به دله ډېر غویان درکوي ښه او بعضې داسې چې په هغې پسې څه شی اویزان که هغې له حرکت ورکوه دا ټالی ورکه ویې زنګوه نو الله پاک به دله زوی او بچی درکوي مسلمانانو نه د غړواندو بابی او نه چې کوم د زانګو بابی او کله پکې داسې دا پلانکی چې کوم دی د څومره دانې ذمهوار دی یره چې دا د من دانې ذمهوار دی ښه پلانکي ته لاړ شه من دانه ټیک کوي دا تمام بکواسونه دي دا تمام چې کوم دی غلطه عقیده ده اسلام عقیده دا ده چې صرف یو الله تکلیف راوړي او دقه الله اوچتوي نه چاله د غویانو ذمهواري ورکوي او نه چاله د غړوندو ذمهواري ورکوي او نه چاله د دانو ذمهواري ورکوي خو د دې سراسره کم چې مثال نیکان خلک دي اولیاء بزرگان د هغو بې حرمتي به هم نه کوي دا خو زموږ غلطي ده چې موږ غلطي کوو د قبرونو یا نیکان حضرات څوک وفات دي د هغوی د روضو بې حرمتي به هم نه کوي بس هغه یو نیک سړی د دنیا نه لاړ دا خو ته غلطي کوي چې کله د قبر نه طواف کوي دا خو ته غلطي کوي چې کله قبر ته په سجده پروتي دا ته غلطي کوي کله چې د قبر دپاره منښتې کوي دا ته غلطي کوي چې دغه په قبر کې چرته ونه د هغې پسې زانګوګانې اویزان دی دا ته غلطي کوي چې کله د هغه قبر مثال خواته ونه ده نو هغې پسې پړي اچي غویان به الله راکوي نو دا زموږ غلطیانې دي دا نه چې ګنې هغه نیک انسان د دې په ځای باندې ته د هغه بې حرمتي وکړي نو بهر کې د دې نه به ځان ساتئ بعضې ځایونه داسې وي چې داسې مو اورېدلي دي چې بعضې زیارتونو کې هلته خلق زی او زنانه پکې لامبي دا زنانه پکې لامبي هلته دا حرام دي ښه په زیارتونو کې به نه لامبئ بلکې دا مو هم اورېدلي چې هغه پکې لامبي نو د هغه ځای بېوقوفه منجاوران ورته سر راښکاره کړي چې کوم دی او د اوبو دپاره یې پکې بره داسې سبیل جوړ کړی هغه ته اوبه راوباسي او اچوي نو هغې ته پکې اواز هم کې خورې نورې اوبه در واچومه دا تمام حرام دي ښه دا تمام حرام دي تک دی حرام دی لمبل دی حرام دی دا تمام سیزونه دی حرام دي دې نه ځان وساتئ مسلمانان ولې دوکه کېږئ حدیث د ابو داود کې راغلی دی حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها خواته ښځې راغلې ورته وې تاسو د کورې ښځې وې او ستاسو په ځای کې هغه حمامونه شتې چې هغې ته خلک حمامونه ورته وایي او هغې کې ښځې لامبي هغې ورته وې او حضرت عایشه ته وفرمیل دا عربو کې تاسې طریقه نه وه دا د عجمو چې کله فتوحات رال د هغوی طریقې وې چې دوی به ځایونه جوړ کړي او حمامونه غټ غټه نه پاکې به ښځو هم لمبل دا ورته وفرمیل چې پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایلي دي چې کله زنانه خپلې کپړې وباسي بغیر د خپل دغه ځای نه چې کپړې ایستلو ځای دی د خاوند کور دی نه هلته ستا کپړې ایستل او بدلول دي تا کپړې ویستې بغیر د هغه ځای نه چې کوم ځای کې ستا دپاره د کپړو ایستل جایز نه و الله د هغه نه هغه پرده ختمه کړي چې کومه پرده الله دې ښځې ته ورکړې وه هره زنانه کې الله حیا اچولي تا له حیا درکړې پردې درکړې ده تا بې ځای ځای خپلې کپړې ویستې هغه حیا نه الله واخلي دا ښځه بې حیا کړي دا بې پردې کړي حضرت عایشې نه دا نقل دی نو د دې وجې نه په داسې ځایونو کې چې کوم دی لمبل او یا داسې ځایونو ته تلل خو دا مې درته مخکې وی چې کوم مثال د نیکانو مزارات دي د اولیاو د هغې موږ بې حرمتي نه کوو بلکې د عام قبر به هم بې حرمتي نه کوې عامې مقبره کې په قبر به نه ودرېږې په قبر به د پاسه نه خیجې په قبر کې به خواته به د مقبره کې امتیازې نه کوې دا تمام حرام دي بلکې په پلید پیزار به هم په مقبره کې نه ګرځې پیزار دی پلیتی پیزار به وباسې به مقبره کې ځې دا د مړو کلی دی دا مقبرې د قبر د دې بې حرمتي به نه کوې خو دا نور چې کوم کارونه کېږي دا غلط دي دا غلط دي چې کوم دی دا د جمدو غلطیانې دي چې قبرونو ته سجدې یا طوافونه یا چې کوم دی د هغې منښتې یا پای کې داسې کارونه کول دا د دې جمدو مسلمانانو ناپوهي ده د دې نه به ځان ساتئ نو فرمایي دا چې یعکفون علی اصنام لهم
موسی علیہ السلام زمونږ د پاره همداسې یو معبود وګرځوه. نو قال موسی علیہ السلام ته وفرمیل انکم بېشکه تاسو قوم تجهلون قوم جاهل ان هؤلاء بېشکه دا متبرون دا هلاک دي ما هم فيه هغه چې دوی پکې دي او باطل دي ما کانوا یعملون هغه چې دوی عمل کوي. قال موسی علیہ السلام وفرمیل اغیر الله آیا غیر د الله نه ابغیکم زه ولټوم تاسو دپاره اله معبود د الله په ځای باندې بل معبود وګرځوم وهو فضلکم دغه الله تاسو له غورواله درکړی علی العالمین په مخلوق د خپلې زمانې واذ انجیناکم کله چې ما تاسو له خلاصیه درکو من آل فرعون د لښکر د فرعون نه یسومونکم رسولې تاسو ته سوء العذاب سخت تکلیفونه او عذابونه یقتلون ابناکم قتلول ستاسو زامن ویستحیون جمدی پرېښودې نساکم ستاسو لوریانې وفي ذلکم او په دې کې بلاء امتحان من ربکم د رب ستاسو عظیم لوی امتحان وواعدنا موسی موږ وعده وکړه د موسی علیه السلام سره 30 لیلة د 13 شپو واتممناها موږ دا پوره کړې ب10 په لسو نورو سره. موسی علیه السلام چې مصر کې الله ولا تورات نو ورکړی وجه دا ده چې آسماني کتاب دا قانون وي د خلکو دپاره او په مصر کې دا قانون نه جوړېده هلته د فرعون حکومت دی. نو چې کله د مصر نه لاړ میدان تهی ته یو قوم را جمع شو اوس چې کوم د الله کتاب ناپیس کېدی شي نو الله ورته تور ته راشه هلته به ته 13 شپې عبادت وکړې. د 13 ورځې ورسره دی خو 13 شپه په عباداتو کې ډېره دخیلي. نو زه به تاله تورات درکم. موسی علیه السلام راغلی الله فرمایي موږ دغه میقات 40 ته واړو. 40 ته ولې واړو؟ 2 قوله دي پکې. یو قول دا دی چې دا 13 ورځې پوره شولې موسی علیه السلام پته ولګېده چې اوس را سره الله خبرې کوي ماله به کتاب را کوي. نو داسې محسوس کړه چې د دې خولې نه څه وږم ونتې راځي. نو اخیره وشکول او د خولې پسې یا پوټکی د ونې د خولې پسې وسولو چې دا خوله پاکه کړي. نو چې خولې پاکه کړه کمې فرشتې چې ورسره وې هغه فرشتو ته موسی علیه السلام ستا د دې خولې نه خو مخکې ډېر مزیدار ښکلی بین راته هغه بین څه شو؟ خو ډېر مزیدار د مشکو بین یې کوو. موسی علیه السلام ما خوله پاکه کړه او دا پوټکې او واښه مې پسې وسولول. الله وحی راولېږله 10 ورځې نورې تېرې کړه 10 ورځې به نورې تېرې ځکه ستا د خولې دغه بدبویي ما ته د مشکو نه زیاته خوښه ده. د روجهدار چې کله روجهدار روجه ونیسي هغه د خولې وږم الله وایي ما ته د مشکو نه زیات خوښ دی. نو 10 ورځې به اوس نوره روجه نیسي دې دپاره چې بیا هغه حالت راشي نو بیا به در سره خبرې کوم بیا به دله تورات در کوم. زمون شریعت دا دی پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي لخلوف فم الصائم اطیب عند الله من ریح المسک. د روجهدار د خولې بدبویي د الله په نزد د مشکو نه زیاته خوښه ده. ځینې حضرات دې ظاهر باندې زحام کوي چې هر کله د روجهدار د خولې بدبویي د الله خوښه ده نو دوی فرمایي د ماسپښین نه وروسته به مسواک نه استعمالوي. ماسپښین نه وروسته به مسواک نه استعمالوي ځکه د سهار نه ماسپښین پورې خو دا بدبویي نه پیدا کېږي. وروستو چې کوم دی دا بدبویي پیدا شي نو ته به مسواک نه استعمالوي چې دا بدبویي نه ختمیږي. نو بیا څوک مطلق وایي او څوک وایي چېرې لون مسواکي څوک وایي چې شین مسواکي داسې پکې د فقهاو اختلاف شته. خو لیکن زموږ د احنافو تحقیق او د امام ابو حنیفه رحمه الله تحقیق دا دی چې نه مسواک هر ټیم استعمالولی شي. د مسواک چې کوم فضایل راغلی دي هغه د روجې نه تخصیص نشته. پیغمبر علیه السلام چې فرمایلی دي چې دا مطهرة للفم و مرضات للرب مسواک د خولې صفایي ده او د الله خوشحالي پې حاصلیږي. مطلق یې ویلی دي خیر خلال الصائم د روجهدار بهترین خلال هغه مسواک دی. روجهدار چې د خولې خلال کوي هغه مسواک دی. د داسې روایت ته ګوري هغې فرمایي سهار هم مسواک ویلی شي او ماسپښین هم ویلی شي او مازدیګر هم وهلی شي. او کوم چې حدیث کې له خلوف راغلی دی هغه د خولې دغه بدبویي مراد نه ده چې مثال په طور تا خوراک کړی دی بیا د خوله نه ده صفا کړې په خوله کې د ډوډۍ نیمه پرته ده او هغه څښا شوله بین کوي دا مراد نه ده بلکې د انسان معده چې خالی شي د خوراک نه د دې معدې نه په خپله د هوا سره وږم جوړیږي داسې وږم دا مراد دی. او د خولې دغه چې ډوډۍ د په خوله کې څښا شوې ده بین کوي دا مراد نه ده چې ته مسواک نه وي او په غاښونو کې د ډوډۍ نه ختې ده او څښا بین کوي. نو لحاظه احنافو تحقیق دا دی چې مسواک استعمالولی شي د هغې په خپل ځای. نو یو معنا دا شوله چې 10 ورځې به نورې تېرې کړي بیا به د سره خبرې کوم. دویم قول دا دی چې موسی علیه السلام ته چې تورات ورکېدی شو نو 3 ورځو کې به یوه تختې ورکولی شوله
10 ورځې چې پوره شو نو 10 تختو کې تورات پوره شو. د شکریې دپاره موسی علیه السلام 10 ورځې نورې تېرې کړلې نو 40 یې پوره کړې. بیا تورات په 100 تختو کې لیکلی شو نو مختلف اقوال شته، 10 کې، 2 کې، 6 کې، دا غون اقوال شته. بیا چې موسی علیه السلام راوړو او قوم ته غصه د قوم په شرک مبتلا دی نو دا تختې په جلتې باندې کېښولې، الله ترنه تعبیر کوي القاصره. نو حدیث کې بیا راغلی دی چې د دې نه ډېر مغه چې کوم دی تختې الله واپس اوچتې کړې. نو دا ډېر غټ کتاب و، د موسی علیه السلام کتاب ډېر غټ کتاب و. نو چې غټ کتاب و نو دې کې بلا مثالونه و، په دې کې واقعات و، په دې کې نصیحتونه و. نو بیا دا نور چې نصیحتونه او واقعات و دا ترنه الله اوچت کړل او کوم چې د دوی دپاره احکام و هغې ورته پرېښودل. نو څه حصې ترنه اوچته کړه او بیا یې ورته پرېښوله. د فتم میقات ربه، پوره شه ملاقات د خپل رب 40 لیلة 40 شپې. وقال موسی، فرمیل موسی علیه السلام لاخي خپل ورور ته هارون چې هارون علیه السلام اخلفني زما خلیفه شفیع قومي زما په قوم کې، واصلح د دوی اصلاح کوه، ولا تتبع تابعداري مه کوه سبیل المفسدین د لار د فساد کوونکو. ولما جاء موسی، کله چې راغی موسی علیه السلام لمیقاتنا زما ملاقات ته، وکلمه ربه خبرې وکړې د سره رب. دا د ذوالقعدې د ورکوټي اختر پسې وروسته چې کومه میاشت د دې په اول باندې موسی علیه السلام لاړ نو ذوالقعده وه او سره چې کوم دی بیا په ذوالقعده کې په ذوالقعده کې ورپسې بیا د ذوالحجې 10 ورځې دا د موسی علیه السلام میقاتونه دا 40 پوره شولې. وکلمه ربه، نو قال وفرمیل د رب ای زما رب اریني ما ته وښایې کیف ما ته د اوښې انظر الیک، ذات راته وښې. اریني دپاره مفعول حذف دی، اریني ذاتکه، خپل ذات ما ته اوښې، انظر الیک چې زه تا ته وګورم. خبرو کې شوق کې رالی، محبت کې. نو قال الله تعالی فرمیل لن ترانی، ته هرګز ما نشي لیدلی. پرون د وې لا تدرکه الابصار، معتزله چې کوم دی په دې تمسک کوي لن ترانی، ته هرګز ما نشي لیدلی. نو پته لګي د الله لیدل نه کېږي، اهل حق قایل دی د الله لیدل به کېږي. هغوی وایي دلته کلام ذکر دی په تاکید سره چې لن ترانی مستقبل نه پیدا. اولا چې کنده محمل او جواب اهل حقی فرمایی د دې سره تعبید لازمی نه وي. اوله پاره کې دی وی الله دوی ته او فرمیل فتمنوا الموت، خو دغه اهل کتاب څوک ولن یتمنوه، الله فرمای بالکل دی تمنا د مرګ نه کوي. نو که چېرې دلته تعبید مراد وی بیا وروسته په خپله عمده خلک تمنا د مرګ کوي. یا مالک لیقضي علینا، یا مالک لیقضي علینا، تمنا د مرګ نه کوي. یا لیتنی کنت ترابا، او التخوی چې لیتمنو دې کې تعبید لازمی نه. دویم ټکی دا دی چې دلته د دنیا نه پیدا، آخرت جدا دی، آخرت په دنیا نشي قیاس کولی. او درېیمه دلته الله فرمایي لن ترانی، ته ما نشي لیدلی. داسې نه وایي چې لن اورا زه لیدلی کېږم نه، بلکې تا سترګو کې دا طاقت نشته چې ته ما ووینې. ولكن انظر، لیکن ته وګوره الى الجبل دی غر ته، فإن استقر مکانه، که دا قرار پاتې شي په خپل مکان، فسوف ترانی، زر دی چې ته به ما ووینې. دی غر ته وګوره. فلما تجلی، کله چې تجلی وکړه ربه رب د الجبل غر ته، نو تجلی غر ته څونه وکړې شوله. بعضې فرمایي د کچې ګوتې دا سر د دې په نیمه باندې د الله انوارات ښکاره شول دی غر ته. کوم چې انوارات د الله دي هغه انوارات دی غر ته ښکاره شول. ستاسو تقریب ذهنی دا نور په کم ځای کې دی او د نور دا رڼا په کم ځای کې ده. د الله جل جلاله انوارات د مخلوق په شانته خو نه دي، هغه انوارات د الله په ډیرو پردو کې بند دي، مخلوق د هغې چې کوم د طاقت نشي کولی چې هغه دې ویني. داسې انوارات الله دې غر ته لږ غوندې ښکاره کړه. نو چې ښکاره شول نو غر ټوکړې ټوکړې شي. نو جعله دې وګرځو دکا ټوکړې ټوکړې. وخر موسی، پرېوته موسی علیه السلام صاعقه بېهوشه. فلما افاق، کله چې راوچت شه په هوش کې شو، نو قال ویې فرمیل سبحانک، پاکي د ستا دپاره تبتو الیک، توبه وباسم تا ته، وانا اول المؤمنین، زه د اول مؤمنانو یم. قال الله تو فرمیل یا موسی، ای موسی علیه السلام، انی اصطفیتک، بېشکه زه تا غوره کوم، علی الناس، په انسانانو، برسالاتی، په خپلې پیغمبرې، تاله مې غوروالی درکو، پیغمبر مې وګرځولی، و بکلامي، په خپلو خبرو، فخذ واله ما آتیتک، هغه چې تاله در کوم، وکم من الشاکرین، شه د شکر ویستونکو نه. وکتبنا له، موږ لیکلي د هغه دپاره فی الالواح، په دغه تختو کې، من کل شی، د هر څیز نه، هر څیز نه چې کوم ته د انسانانو ضرورت په دین کې،
موعظه دا نصیحت و تفصیل دا تفصیل لكل شی د ارسی د پاره فخذها دا والا بقوت په قوت سره و امر قومک امر کو خپل قوم ته یاخذو چې دی واخلی باحسنها دا ټول احسن دی یا چې کنه تبذیل په معنا د نفس پیل بحسنها د دې په حسن باندې عمل کوي سأوریکم زرد چې زب خیم تاسو ته دار الفاسقین کور د فاسقانو دنیا سم لګولې شي آخرت سم لګولې شي زب خیم تاسو ته دار الفاسقین کور د فاسقانو دنیا سره ولګوا مصر به تاسو له در کوم شام به در کوم کم چې مصر او شام باندې د غیر مسلمو قبضه ده دا به دوانه ته وخیم د ته وخیم چې دا د فرعون غزینو دا د جبابره او غزینو اخرت سه لګولې شي زبدر خیم تاسو ته دار الفاسقین کور د فاسقانو جهنم کې بد د کافرانو غوپې ته دروخم چې تماشه وکي سأصرف وزر د چې زب اړوما عن آیات د خپل آیاتونو الذين هغه کسان یتکبرون چې هغه تکبر کوي په الارض پزمکه کې بغیر الحق به حق و يروا کدیوین کل آیت هر قسم نشانه لا یؤمنو بها پاغه ایمان نه وروړي و يروا کدیوین سبیل الرشد لار د هدایت لا يتخذوه سبیلا اغه نه سیلار و يروا کدیوین سبیل الغی لار د گمراهی يتخذوه سبیلا اغه نه سیلار ذالک دا بانهم بشک دوی کذبوا بیااتنا تکذیب کوي زم پایاتونو باندې وکانو عنها غافلین او دی د آیاتونو نه غافلین انکار کوونکی والذین کذبوا هغه کسان چې تکذیب کوي به آیاتنا زموږ په آیاتونو ولقاء الاخرت په ملاقات د آخرت نه انکار کوي ځکه آخرت کې به د الله ملاقات وي حبطت اعمالهم برباد دوی عملونه هل یجزون دوی ته بدل نشي ورکول الا ما كانوا يعملون مگر هغه چې دوی عمل کو واتخذ قوم موسی اون قوم د موسی علیه السلام من بعده پس د تللو د موسی علیه السلام نه تورتا من حلیهم د کالو د هغې نه عجلا یو سخیو جسدن وجسوا له خوار هغې د پر اوازو موسی علیہ السلام التلاړو خلیفہ هارون علیہ السلام شو دوی چې د مصر نه راتلل نو د مصریانو د قبطیانو نه ځان له د هغې کالي سوالي اغوستي و دپاره دی چې هغوی را باندې اعتماد پیدا شي خو دا داسې خلط اوسېدل که نه د کلي نه د یو کس ورکېږي نه لکه دی چرته لاړه د دې دپاره چې دی را باندې پوه نه شي د قبطي د زموږ پلانکي ځای کې خادي ده ستاسو کالي خو لږ شانتې موږ له راکوئ نو داسې کالي وغوښته چې د خلکو پې ښه اعتماد دی نو که سبا په دې کلي کې لس کوره اوسېږي د بني اسرائیلو نشته هلکه تلي پېښور کې مثال په طور خادي ونو په دې اعتماد باندې ځان سره دا کالي راوړي د هارون علیه السلام نه تپوس وکړه په دې څه وکړو یوې غورځوئ دی ټوله یوړ هلته وغورځول دی کې یو سړی چې کوم دی سامری ورته وې هغه دا کالي راواغسته دا سامری هغه زمانه کې پیدا شوی دی چې کله فرعون دا ماشومان وجل دا مور بوتو په یو غار کې پټ کې خودو او په هغه غار کې به دی پروتو الله جبریل له ولېږو او دا خپله ګوته به وله په دې خوله کې ورکړه الله به جبریل له ولېږو سارنۍ چیلې به وله راوستله په هغې تربیت وشو بیا چې غټ شو نو بیا دا وروسته منافق شو د دې وجې نه ویلی شي موسی الذي رباه فرعون مرسلو هغه موسی چې تربیت فرعون کړی هغه د الله پیغمبر شو و موسی الذي رباه جبریل کافرو هغه موسی چې دغه تربیت جبریل کړی هغه الله کافر ک دی ورسره دی دا زرګرو دا کالی مالی را جمع کړه د سخي شکل یې جوړ کړو او په دې لار کې چې دوی هجرت کوو شپاړسمه پاره باندې انشاءالله مضمون راځي د جبریل د اس پې لاندې چې به خاوره وه هغه به شنه شوله نو چونکې دې سړي تربیت خو جبریل کړی نو جبریل یې پېژانده نو هغه خاوره د ځان سره راغستې وه د دې سخي په دې خوله کې بیا هغه واچوله د به آواز کو درې قوله پکې راغلی دي یو قول پکې دا دی چې دا خاوره پکې واچوله دا مکمل دا زر بدل شول د سخي په شکل سواره دمن و لحمن جلالین وی جلالین هغې ته ورته مفسرینو رایه دا ده چې دی مکمل سخی شو سواره دمن وینه او غوښه ترې نه جوړ شوله قدم یې هم اغستو دا پکې یوه رایه ده خو زموږ حضرت شیخ به دې نه انکار کو نه داسې نه وه دویم قول پکې دا دی چې د سخي دا شکل نو په خاوره چې به پکې واچوله نور شی اقه زرو خو دا خاوره چې به پکې واچوله بیا به اواز کو دا یو عام حضرت دا ذکر کوي دا طریقه وه دریمه طریقه بعضې دا ذکر کړې ده چې دا زرګرو دا سخی جوړ کړی و خو په دې کې داسې سوري کړي و چې دا به هوا ته مخامخ که هغه سورو د وجې نه به د اواز کو ته چې شپېلی راورې د شپېلی کې ته څه شی کې خو ته پکې هوا پوکې پکې کې که نه پوکې پکې وکې خو د شپېللی سوري داسې ورکړي چې ته پکې پوکې کې نه هغه اواز کوي نو د سامري دا سخی په داسې شکل جوړ کړی چې دا سوري پکې داسې کړي چې هوا ته به پکې مخامخ شو نو په هغې کې به اواز کېده
دا رستنی قول مرجوح دی ځکه معلومیږي دا چې په داسې شپېلې پسې داسې ړانده خو نه دا خلک دا مرجوح دی او مخکینی باندې کمزوری ده دویم باندې عام ذهاب کوي چې خوره به واچول نو هغه به بیا غوندې اواز وکړو نو د قوم ته وویې د موسی علیه السلام خدای خدا دی دلته راغلی موسی علیه السلام پسې تللی تور ته نو دا خلک خو هسې د شرک اموخته و پښتو کې موږ وایو چې د لمدو خټو دپاره لږې اوبه داروي دا خو هسې د شرک اموخته و چې بس غونډو د دې عبادت شروع کړو هارون علیه السلام دوی ته بار بار نصیحت کوو خو هغه طبیعت ډېر پوس و نرم و د هغه طبیعت پوس و نرم و نو کله یو سړی ډېر پوس چلیږي نو هغه نه بیا دونه څوک یرم نه کوي که نه او بعضې داسې وي چې هغه که سختي نه هم کوي خو هسې د خلک یریږي که نه بعضې طبیعت داسې تاسو مدرسه کې ګوري استادان بعضې استاد نو طالبان چې کوم دی د هغه دونه یره طرحه ترې نه کوي او بعضې استاد داسې سره د دی نه چې هغه چاته څه ویلي نه وي خو هر طالب داسې چې هغه نه ځان ساتي که نه نو موسی علیه السلام داسې جلالي انسان و دا نه چې ګینې څوک یې په څپېړو وال چاته بد اخلاق او داسې نه و انبیا ډېر لوی اخلاقي خو د هغه طبیعت داسې و چې خلک به ترې نه یارېدل نو د هارون علیه السلام طبیعت داسې و چې هغه نه څوک نه یارېدل ورته وې هغې پورې موږ دې عبادت کوو چې موسی علیه السلام راشي بیا به ګورو خو هغې پورې به دا کوو الم یرو الله فرمای آیا دی نه ګوري انه بېشکه دا سخی لا یکلمهم دوی سره خبرې نشي کولی هغه څه خدای چې خبرې نشي کولی ولا یهدیهم سبیله نشي خوری دوی ته لار اتخذوه دوی ونی وکانو ظالمین دوی ظالمان ولما سقط موسی علیه السلام چې رالی کله چې پرېوتو فی ایدیهم د دوی په لاسونو کې سقطا دا ویلی شي شرمندګۍ ته عربی سقط فوه فی یده دا پوزه په لاس کې پرېوتله نو پوزه په لاس کې پرېوځي نه سقط فوه دا معنی چې سړی شرمنده شي که نو سر ښکته کې غلی ودرېږي غلی ودرېږي وشرمېږي نو سقوط نه مراد د دې شرمنده کېدل دي چې کله موسی علیه السلام رالی او پته ورته ولګېده چې موږ د زرو عبادت کړی دا موږ ښه کړي دي نو پرېوته د هغې په لاسونو کې ور او دوی وکته انهم قد ضلوا تاقیصه دوی ګمراه شوي دي نو قالو دوی ویله ان لم یرحمنا که رحم ونه کړي په موږ باندې زموږ رب یغفر لنا موږ ته بخښنه ونه کړي لنکونن من الخاسرین خامخا موږ به شو د تاوانیانو نه ولما رجع موسی کله چې واپس شو موسی علیه السلام الی قومه خپل قوم ته غضبان آسفا غضبناکو ډکو د غصې نه غضبان آسفا دا د موسی فاعل د رجعه دپاره دی د هغې نه دا حالین دي بیا ستا خوښه ده دې ته حالین چې کوم دی مترادفین هم ویلی شي د یو ذوالحال نه چې دوه حاله واقع کې نو څه ورته وایي مترادفین په دې حال کې چې موسی علیه السلام غضبناک و آسفا ډکو د خفګان نه دواړه دغه نه حال که او دې ته حالین متداخلین هم ویلی شي غضبان دا به حال کې د موسی نه په دې غضبان کې ضمیر دی آصف به د هغې نه حال کې نو قال به فرمیل بئس ما بد هغه خلفتمونی چې تاسو خلیفه وګرځو زما من بعد رستو زمانه اعجلتم آیا تاسو تلوار وکړو امر ربکم د امر د خپل رب والقى الالواح کې خودلې تختې واخذ برأس اخیه او وین ورور د سر یجره چې راښکدی الیه ځان ته د موسی علیه السلام خیال دو چې زما د ورور ګنې د قوم اصلاح نه ده کړې تختو یې ښودلو سره ډایرکټ د سر او د ګیرې نه ونیو دا تختې په جلتې باندې ایښي دي القا دا نه چې غورځولي دي په دې جلتې ایښودلو سره تعبیر کېږي القا سره موږ معنا د ایښودلو ولې کوو صورت یوسف ته به هلته انشاءالله راشي یوسف علیه السلام کمیس رونو ته ورکړو ورته یې وې دا چې ویسي القو علی وجه ابي زما د پلار په مخه کې دا معنا چې تاسو ورسېږئ دا کمیس زما د پلار د مخ نه ولی داسې ورته ویلو د پلار د مخ نه څوک کمیس ولي معنا په جلتې ورسوئ د پلار په مخې کېدی چې د هغه نظر ټیک شي هلته معنا ایښودل دلته معنا القا ایښودل تختې کېښولې دویمه دا ده چې موسی علیه السلام د الله پیغمبر دی دا الله عظیم کلام ورکو موږ تاسو یو عام مسلمانان موږ چېرته داسې کوو چې قرآن په لاس کې هلته وولو نو پیغمبر داسې څنګه کوي بلکې مراد دا دی چې په جلتې کېښولې نو اخده بیا د رور دا سر او دا ګیره په یو لاس کې ونیو او راښکدی نو دا چې سر په لاس کې نیسي ګیره په لاس کې نیسي خو پته لګي چې کوم دی ګیره واخه نو ګیره چې په لاس کې راشي نو دې وجه نه دا د انبیا علیهم السلام د ټولو حضراتو دا سنت دی بلکې ګیره پرېښودل د انبیاو عمل نو دا واجب عمل دی دا واجب عمل دی حضرت شیخ زکریا رحمه الله کتاب چې کوم دی په دوه طریقو باندې دی یو عربي کلام دی هغه چې کوم دی اردو ته هم راړولی داړې کې وجوب دا
ګیرې پرېښودل دا واجب دي. او عربی کې کتاب شته وجوب اللحا، د ګیرې پرېښودل دا واجب دي. د موټي نه چې کمی شریعت کې هغه ته ګیره نشي ویلی. بلا فقهاو ذکر کړي. یو مختصر کلام باندې فتوا صرف درخیم. شامی ذکر کړي دي، شامی فتاوی هغه ذکر کړي دي. فرمایي چې یو موټی ګیره پرېښودل دا واجب دي او د دې نه کمول ولم یبیحه احد الا مخنثة الرجال. د موټي نه ګیره کمول دې ته څوک ګیره نه وایي. که څوک ورته ګیره وایي نو هغه سړی به چې هغه مخنث دی، اجړا دی. نو اجړا دی چې خلک په ځان اچوي که داسې سړی ورته ګیره وایي به ته، خو نور دې ته څوک ګیره نه وایي. دا د شابي فتوا ده. ښه جي، نو د اونیو ځان ته یې راښکدو. نو قال د ورته ابن امه ای د مور بچیه ان القوم بېشکه قوم استضعفوني زه کمزوری ګرځولی وم. زما د قوم زما خبر نه منله او ما پر زور د هغوی اصلاح کړې وه. وکادو قریب و د یقتلونني چې زه قتل کړی وی، زما د قتل انتظام یې کو. انو فلا تشمت مه خوشحاله وه بی الاعدا په موږ باندې دشمنان چې دی راته ګورې ګوره دواړه رونه دي نښتي دي. ښه ولا تجعلني مه ګرځوه ما مع القوم الظالمین سره د قوم ظالمانو نه. زه دغه نه یم چې کوم دی ما زیاتې خو نه دی کړی چې دوی اسلامي نه وه کړی. نو موسی علیه السلام پوه شو. نو قال ویې فرمیل رب اغفر لی، الله ما ته بخښنه وکړي، ولي اخي او زما ورور ته، وادخلنا موږ داخل که فی رحمتک په خپل رحمت کې، وانت ارحم الراحمین ته رحم کوونکی د رحم کوونکو نه یې. دلته یوازې کلام د هارون علیه السلام سره دی. مخکې انشاءالله راشي چې دنه فارغ شو نو بیا لاړ چې کوم دی قوم ته، تاسو ولې داسې کار کوو؟ هغوی خپل عذر بیان کړی دی. بیا دریم بیا سامري پسې تللی دی. نو سامري ورته ما ته خپل لپس داسې ښایسته کړه. نو دا درې خبرې مخکې نمبر وار راځي. ان الذين بشک هغه کسان اتخذوا العجل چې دی ونیو سخی په خدای سره سینالهم زر دی چې رسیږي به دوی ته غضب من ربهم غضب د طرفه د خپل رب نه. دی توبه ویسته د توبه د هغې قتل و د هغه غضب علوم بیا پاره کې دی وی وذلتون دوی دپاره ذلیلوالی دی فی الحیات دنیا په ژوند د دنیا کې. وکذلک همدارنګې نجزي المفترین موږ بدله ورکوو دروغ جوړونکو ته. والذین هغه کسان عملوا السیئات چې دی اعمال کوي بد ثم تاب توبه وباسي من بعدها وروسته د هغې نه وآمنوا ایمان راوړي ان ربک بېشکه ستا رب من بعدها وروسته د هغې نه لغفور رحیم بخونکی مهربان دی. ولما سکت کله چې قلار شو عن موسی الغضب د موسی علیه السلام غوسه اخذ الالواح راوایغستلې تختې و په نسختها د هغه په لیکلو کې هدایت و رحمتو للذین هغه کسان دپاره هم لربهم یرهبون چې دوی د خپل رب نه یریږي. واختار موسی غوره که موسی علیه السلام د خپل قوم نه 70 رجوله اویا سړي لمیقاتنا زموږ د ملاقات دپاره. الله وله توبه قبوله کړه. بیا ورته ویې ځان سره ته اویا کسان راوله چې د دې خلکو د عذر بیان کی، جرګه به وکړي، زه به په دې رحم وکړم. موسی علیه السلام دا 12 قومونه ورته ویې شپږ کسان هر یو قوم راله راکوي. نو 12 قومونو چې هر یو چې ورکړه نو چې په 12 کې چې کوم دی 72 جوړیږي. اخواته الله وی اویا کسان راولئ. نو الله پاک اویا غوښتي دي. نو موسی علیه السلام دی ته ویې د 2 اویا نه تاسو 2 کسان په خواخۍ پاتې شئ او چې څه الله هغوی ته ورکړي هغه به تاسو له هم درکوي. نو 2 د موسی علیه السلام شاګردان قابل خلکو یوشع ابن نون او کالب ابن یوحنا دی دواړه پاتې شول. دا نور به موږ نه پاتې کیږو. ټکټ راغی چې تاسو چې کوم د اسلام آباد ته وزیر اعظم صاحب غوښتي یې، خو دا چې کوم دی دومره کسان خو هغه ګاډي ګوره صرف اویا کسان راځي، اویا یې غوښتي دي. دا 2 اویا نه 2 کم شي که نه. نو دې نه څوک به یاره زه ځمه، بل وایي زه ځمه. مشر ورته ویې لکه خو دا 2 چې څه هغه اویاو ته میلاویږي به تاسو ته هم میلاویږي. نه قلاریږو. دا اویا لاړ او دا 2 چې کوم صالح خلک هغې پاتې شول. نو چې کله دی تور ته ورسېد یوه سپینه وریځ راله، په هغې کې موسی علیه السلام پټ شو. موسی علیه السلام سره خبرې شروع شولې. دوی تمام هغه خبرې اورېدلې. د دوی سره چې کوم دی خبرې وکړې. موسی علیه السلام زما پیغمبر دی، تورات زما کتاب دی، زما بندګانو زما کتاب منئ. اوله سپاره کې به تحواله درکول ابن کثیر ذکر کړي دي. نو به هر کیف د دوی سره چې کوم دی واختار موسی 70 رجلا لمیقاتنا فلما اخذتهم الرجفه کله چې ونیول دوی لره زلزلې دوی ویل موږ ته څه پته لګي دا خبرې د چا دي، موږ ته د الله ځان وښیي. د الله غضب رالی. جدا غونډې
په زلزله ونیول دا غونډ چې کوم دی وسول. قال او فرمیل موسی علیه السلام رب ای زما رب لو شئت که ستا خوښه شي وي اهلکتهم تا به دوی هلاک کړي من قبل پخوا و ایایا زه به دې مو سره هلاک کړی وم اتهلکنا آیته موږ هلاک یې بما فعل السفهاء هغه کړي چې بېوقوفه منا زموږ نه دا خو بېوقوفه دي ان هي نه دی دا الا فتنتک مګر ستا امتحان دی تضل بها ته ګمراه کوې په دې سره من تشا چاله چې دې خوښه شي وتهدي هدایت کوې من تشا چاله چې دې خوښه شي انت ولینا ته زموږ مددګار فاغفر لنا موږ ته بخښنه وکړه وارحمنا رحم وکړه وانت خیر الغافرین بېشکه ته غوره بخونکی واکتب لنا مقرر کړه زموږ دپاره فی هذه الدنیا په دې دنیا کې حسنه ښه وفي الآخرة او په آخرت کې انا هدنا الیک بېشکه موږ رجوع کوو تا ته قال الله ته وفرمیل عذاب زما عذاب اصیب به رسول کوم په دې سره من اشاء چاله چې مې خوښه شي ورحمتي زما رحمت وسعت کل شی پراخه د هر څیز ته پس اکتب حاضر دی چې دا به لیکم للذین هغه کسان دپاره یتقون چې تقوا کوي ویتونه زکات ورکوي زکات والذین هغه کسان هم بآیاتنا چې دوی زما په آیاتونو باندې یؤمنون ایمان راوړي الذین دا هغه کسان دي یتبعون الرسول النبی چې تابعداري کوي زما د پیغمبر چې نبی دی امي دی الذي هغه پیغمبر یجدونه چې دی هغه بیاموزي مکتوبه لیکلی شوی عندهم د دوی سره په تورات والانجیل دغه پیغمبر صفتونه تورات انجیل کې لیکلی شوي دي یامرهم دغه خصوصي صفات دا دي امر به کوي دوی ته بالمعروف په نیکو سره وینهاهم دی به منع کوي عن المنکر د بدونه ویحل لهم الطیبات حلالي به دوی دپاره پاکیزه څیزونه ویحرم علیهم الخبائث او حراموي په دوی باندې خبیث ویضع عنهم لرې کوي د دوی نه اسرهم د دوی بوجونه خبیث څیزونه به حراموي نو ډېر څیزونه داسې دي چې قرآن حدیث کې دغه تصریح نشتی خو دا عام ټکی دی چینجي میګان کیرړي دا چې کوم دی ګونګټې دا د کم ځای نه حرام دي دي ځای یحرم علیهم الخبائث دا تمام خبیث څیزونه دي دا نه چې تاسو چینجي راغونډوئ ځان له پخوئ ګونګټې چې کوم دی او ماران لړمان خورئ دا خبیث څیزونه دي ویضع عنهم لرې کوي به دوی نه اسرهم د هغوی بوجونه ګران ګران احکام په شان د بوجونو دا به الله ورته معاف کړي والاغلال او توقونه اوله پاره کې د په دوی باندې څومره احکام ګرانو التي هغه كانت عليهم چې په دوی باندې فالذین آمنوا هغه کسان چې ایمان وروړي به په دې پیغمبر وعزروه او د هغه منع وکړي د تحفظ یې وکړي ونصروه د هغه امداد وکړي واتبعوا النور او تابعداري وکړي د رڼا مراد ترنه قرآن دی الذي هغه انزل معه چې نازل کړی شوی د هغه سره اولئک دا کسان هم المفلحون هم دوی کامیاب دي ول ورته ویا ایها الناس ای انسانانو انی رسول الله الیکم د انبیاء او حضرات واقعات ذکر کېدل مقصود د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نبوت ثابتول دي او د پیغمبر علیه السلام نبوت دا عام د تمام انسانانو ته تمام انسانانو ته د دې آیت نه ثابت دي انسانانو انی رسول الله الیکم جمیعا تاسو ټولو د الله پیغمبر انسانان پیران مشرق تر مغرب ټولو دپاره وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین یوازې عرب نه وی للعالم دپاره رحمت دی دارنګه چې کوم دی الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب ليكون للعالمین نذیرا سورۃ کهف کې را روان دي ليكون للعالمین نذیرا پیغمبر علیہ السلام د عالم د پاره نذیر دی د قرآن آیتونو نه معلومیږي احادیثونه صحیح مسلم روایت دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی فضلت زما له فضیلت په شپږو څیزونو راکړی شوی دی هغه شپږو څیزونو کې یو الله ماله رعب راکړی دی الله ماله لپاره غنیمت چې کوم دی هغه جایز ګرځولی ځمکه الله زما دپاره جومات ګرځولې دا ځمکه الله په تیموم کې زموږ دپاره پاکه ګرځولې ده الله ماله جوامع الکلم راکړي دي همدارنګې وختم بی النبیون الله په ما باندې د انبیاو سلسله ختمه کړې ده تمام عالم دپاره زه چې کوم دی الله پیغمبر ګرځولم لہذا د پیغمبر علیہ السلام نبوت دا تمام انسانانو پیریانو دپاره دی الذي هغه الله له ملک السماوات والارض هغه دپاره حکومت د اسمانونو د ځمکو دی لا اله نشته لایق د عبادت الا هو مګر دغه الله دی یحیی و یمیت جمدي کول کوي مړه کول کوي فآمنوا بالله تاسو ایمان وروړئ په الله باندې ورسوله د الله په پیغمبر النبی الامی هغه پیغمبر چې نبی دی امی دی نبی کریم علیه الصلاة والسلام په صفاتو کې نبیت رسولیت خو پیژنې امی ورته ویلی شي ولی یا بنا په دې باندې چې دا منصوب الی الام معنا دا ده چې انسان د مور نه څنګه پیدا شي اقه شان پیغمبر دی معنا لیکلو لوستلو والا نه دی ځکه ورته امي وي د مور نه څنګه پیدا شي انسان لیکلو لوستلو والا نه نو لہذا دا د پیغمبر علیه السلام صفت دی خو ګوره دا ام یاد ساته امي واله دا د پیغمبر علیه السلام د کمال صفت دی
دا نه چې ته لیکل نه زده کومه زه به د پیغمبر صفت دی زیم تا کې نه لیکل دا ستا جهالت دی ستا د کمال صفت لیکل دی د پیغمبر صفت د کمال هغه دا دی چې نه لیکلو والا دی دغه وجوهات انشاءالله 21 پاره باندې راځي نو ځکه ورته امي وایي دویمه دا ده چې دا منصوب د ام القرا ته هغه پیغمبر چې د ام القرا مکه مکرمه ده د دنیا دپاره اصل ده د ام القرا دی دریم پیغمبر علیه صلات وسلام ته امي وایي دا نسبت د امت ته معنا دا د هغه پیغمبر چې دا پیغمبر د امت دی اصل امت د نبی علیه السلام دی د نور انبیاو سره دونه نشته د نور انبیا سره د دینه چې څه د پاسه 1 لاک پیغمبران د هغې سره صحابه دا ټول چې راجمع کې قیامت کې به د هغې نه 40 صفونه جوړیږي او یوازې یو پیغمبر د هغه سره امتیان د هغې نه به 80 صفونه جوړیږي نو اصل کې امت د دې پیغمبر دی نو ځکه درته ویلی شي امي منصوب به سوی امت هغه پیغمبر چې د امت پیغمبر دی الذي هغه يؤمن بالله ایمان راوړي په الله باندې وکلماتي د الله په کلمو واتبعوه دا غ تابعداري وکړئ لعلکم تهتدون دې لپاره چې تاسو په هدایت شئ ومن قوم موسی بعضې د قوم د موسی علیه السلام نه امة یو جماعت یهدون بالحق دوی هدایت باندې تک کو په حق سره په دې باندې صحیح ولاړو وبه یعدلون په دې عدل کو منه په دې عمل کو وقطعناهم دې بیل بیل کړه 12 اسباط اولادې دا 12 اولادې وي د یو بابا بچی دی اممن دا امتونه او اوحینا من وحی وکړه موسی علیه السلام ته اذ استسقاه کله چې مطالبه د اوبو وکړه قومه دغه قوم ان ضربوها بعصواک الحجر په خپل امسا باندې کاڼې فانبجست د هغې نه راوټو کېدلې اوله سپاره کې دی فن فجرت دلته وی فانبجست فرق دا د انبجاس اوله کې ساس کې څنګه چې د تینه ساس کې پی شروع شي او انفجار ناوله کې به دا ساس کې شوي ساس کې بیا به ورور ډېرې شي بیا به لختې شي وجه دا ده چې اول نه لختې شي د هغه کنټرولول ګران دي ناول نه لږې بیا به داسې ډېر شو 12 عینا چینی قد علمت اخی سره معلوم کړو کل اناس هر یو کس مشربهم زید خپل اسکلو وزللنا علیهم الغمام موږ سورې کړو په دې باندې وریز وانزلنا علیهم المن موږ نازل کړو په دې باندې ترنجبین والسلوا د ملزان او غوخي کولو خوري من طیبات ما د پاکو هغه رزقناکم چې ما تاسو ته رزق درکړې و ما ظلمونا دوی ظلم نو کړي په موږ باندې ولکن کانوا لیکن ودي انفسهم په خپل ځانونو باندې یظلمون ظلم کوونکی و اس قیل لهم کله چې ویل شو دیت اسكنوا هذه القريه تاسو اوسېږئ په دې کلي کې یا اریحا ده یا بیت المقدس دی وکولو منها تاسو خورئ د دې نه حیث شئتم چېرته چې مو خوښئ وقولو وایي حطوة موږ ته بخښنه وکړي وضاحت چېرته تاسو ښار ته ننوځئ ستاسو به 2 تعلیمات وي یو قولي یو عملي ودخلوا الباب داخل شي دروازې د ښار ته سجدن په عاجزې نغفر لكم زه بخښنه وکړم تاسو ته خطیئاتکم ستاسو د ګناهونو سنزید المحسنین زر دې زیاتې به ورکم نیکي کوونکو ته فبدل الذین ظلموا بدل کې واغستو هغه کسانو چې ظالمانو منهم د دوی نه قولا وینا غیر الذي غیر د هغې نه قیل لهم چې دوی ته ویلی شوي وه د هغې وضاحت دی په اوله پاره کې کړی فارسلنا هلته و فانزلنا دلته وی فارسلنا ما راولېږو علیهم په دوی باندې رجزا من السماء عذاب د طرفه د اسمان نه بما کانوا یظلمون په سبب د هغه چې دوی ظلم کو واسألهم عن القریة التي څنګه چې د دوی کجرویانې وې د دوی یو شاخ یوه کورنۍ د بني اسرائیلو د داود علیه السلام په زمانه کې د سمندر په غاړه آبادي د میانو ښکارې کو دا دې هم هلته وضاحت کو نو تپوس وکړه باره د هغه کلي کې کانت چې دا وه حاضرة البحر حاضر سمندر ته د سمندر په غاړه آبادو سمندر دی قلزم دغه ځای ته ویلی شي ایلا اوس دې وخت کې ورته ویلی شي بندرګاه ایلات هغه ځای ته اوس دا سمندر غاړه ده بندرګاه ده په هغې باندې څنګه چې مثال په طور کراچی ده ګوادر دی نو هغې ته ویلی شي بندرګاه ایلات دوی و دغه موقع باندې اذ یعدونه کله چې به دوی زیاتی کو فی سبت په ورځ د خیلي کې استعتیهم کله چې به راتلل دوی ته حیتانهم میان د دوی یوم سبتهم په ورځ د خیلي باندې شرعن ښکاره شرع شریعت ویلی شي ظاهر ته ښکاره د اوبو په سر به روانو و یوم لا یثبتون هغه ورځ چې به نه راتله د خیلي به نه وه لا تأتیهم نه به راتلل دوی ته چې د خیلي ورځ به نه وه بیا به سمندر کې د سره میه وونه کذلک الله فرمایي همدارنګې نبلوهم ما دوی امتحان اغستو بما کانوا یفسقون په سبب د هغه چې دوی پیسخ کوم دا دوی امتحانونو دی ورته چلونه جوړ کړو ډنډانې ورته برابر کړو لار باندې به دا میان هغه ډنډانو ته پرېوتل موږ به وایي دا څومره ظالمانو که نه دا یوازې دوی نه دي ښه موږ کې دا تمام نقصانونه دي موږ د دې غونډو نقصانونه ډک یو خو د الله احسان او فضل دی چې سره راته وایي نه نو
د دوی دپاره حکم د خیلي ورځ به تاسو میان نه نیسئ غونډه ورځ نو څونه د به طوري مثال 12 ګنټې 15 ګنټې دوی عبادت زمونږ دپاره په هفته کې د جمعې په ورځ چې بانګ وشي تاسو به هېڅ هم نه کوئ بس جومات کې به ناست یې زمونږ دپاره دا حکم دی دې وخت کې ووایي چې کوم دی مثال په طور 12:30 بجې زوال وشو حکم دی چې 12 بجې نه تر 2 پورې به تاسو څه نه کوئ ښه څونه 2 ګنټې ټیم دی هغوی دپاره 15 ګنټې ټیم او زمونږ دپاره 2 ګنټې ټیم دی د هغې هم حکم هفته کې زمونږ هفته کې دغه حکم دی هغوی دپاره 15 ګنټې وي زمونږ دپاره 2 ګنټې دي تاسو وګورئ په دې څوک عمل کوي په جومات کې په شمېر باندې 15 کسان پې عمل نه کوي ښه دا نور یو هم پې عمل نه کوي جمعې بانګ وشي د بانګ نه بعد چې کوم دی په 12:30 باندې بانګ وشي په حکم باندې به طوري مثال زر اعظم بیان ته نو په جومات کې چې کوم دی څونه کسان د جومات کسان چې نو 15 کسان پکې نه دا جدای چې د بهر نه بعضې پکې راغلي 10-15 ته رسېدلي خو د محلې خلک هغه څومره 15 کسان پکې نه دا 15 دي چې په دې باندې عمل وکړو محله کې 15 دي دې کې 80 کور خلک دی په یو کور کې 3-15 کسان دي دا ته حساب که دا نور څه شو دی ټولو د الله حکم مات کړی دی د هغوی نه چې کوم دی شادوګان جوړ کړي وو 15 ګنټې حکم و موږ ویل که په دې عمل نه کوو نو شادوګان ته جوړ شو نو موږ په 2 ګنټو باندې عمل نه کوو نه پکار ده چې زموږ نه شادوګان جوړ شي که جوړ دا خو د الله احسان دی چې سره ته وایي نه خو دغه هفته ده په هفتې کې د هغوی هم حکم و د خیلي غونډه ورځ په هفته کې زموږ هم حکم دی د جمعې صرف ماسپښین په دې کې به خرڅول نه کې په دې کې به اخیستل نه کې په دې کې به زمینداري نه کې په دې کې به دکانداري نه کې ان تر دې چې بانګ وشي یو سړی ویل که زما د لور دا نکاح وتړه نکاح عبادت دی خو یې نه به کې دې وخت کې به دا نکاح هم نه تړي عبادت ته زه جومات ته ځان رسوه مخکې نه خو موږ هغه د سره کوو نه نو دا نور بیا چې وروسته ګورو ټیم ته چې زه خو یاره دا پلانکې جومات دا مولي صاحب ټکس په ټیم ودرېږي دا ښه جومات دی ښه دا بل په تقریر کې لږ خوندور شي 15 منټه دا 15 منټه به څوک انتظار کوي مړ هلته نه ځو دا پکس په ټیم ودرېږي دا ښه دی بیا پکې دا هم ګورو که نه خو اخوا ته ثوابونه دې سر وخوري ثوابونه خو والوتل ثواب چې میلاویږي خو بېل شی دی ثواب خو دې پرېږده وه خو دې خوا د الله حکم دې مات کړو دا څومره لویه مسله ده د عذاب مسله یې نو الله فرمایي د خیلي ورځ چې به نه وه نو دې فاسقانو وایز قالت کله چې وې امتون یوې ډلې منهم د دوی نه لم تعیزونه تاسو ولې نصیحت کوئ قوما هغه قوم ته الله مهلکم چې الله دوی هلاکوي دوی 3 ډلې شول یو به د میانو دا ښکار کوو یو هغه چې هغوی د میانو ښکار نه کوو دوی ته به نصیحت کوو 3مه ډله داسې وه چې هغوی خاموشي اختیار کړه نو دا خاموشه ډله چې کوم دی دوی ته وایي مړه څه پې کوي اسیم خبره نه مني الله مهلكهم الله دوی هلاکی او معذبهم یا بدل عذاب ورکی عذابا شدید عذاب سخ قالو دغه تبلیغیان او واعظان ورته معذرتا دوی ته چې موږ نصیحت کو دا عذر لټو الی ربکم استاسو رب ته الله ته عذر وړاندې کو یا الله موږ ته د خیر خبره کړې وه ولعلهم یتقون شاید چې دې تقوا ته راشي دا احتمال دی دا چې کوم دی یوه ترجمه د 2 تبعید وریم کوم فلما نسو کله چې د ير کو ما ذکروا به هغه چې دوی ته نصیحت ورکوي شو انجینا الذین ما خلاصې ورکو هغه کسانو ته ینهون عن السوء چې هغې منع کوله د بدونه دا چې چا اصلاح کوله الله وایي دا مې خلاص کړه واخذنا الذین ما ونیول هغه کسان ظلمو چې ظالمانو بعذاب بئیس په عذاب سخ هغه ښکاریان الله هغې نه شادوګان جوړ کړه اوس هغه 3مه ډله چې کم خاموشو نو هغې نه دلته سکوت دی نو عبدالله ابن عباس صاحب هغه وضاحت به دا کو دا یوه ډله چې ښکار یې کوي هغه هلاک واعظان هغې نجات دا بله راته پته نشته هغه الله ورته څه نه دي ویلي نو شاګرد یې عکرمه صاحب ناست دی وایي قربان هغه هم خلاص شوي دي هغه هم خلاص شوي دي څنګه خلاص شوي دي وایي ته ګوره که نه الله خو داسې وایي چې دغه قوم چې دا وعظ یې ورته نه کوو هغوی دا شی بد ګڼو دا شی بد ګڼو نو چې بد یې ګڼه دا بد ګڼل هم یو مرتبه د نصیحت ده لم تعظون قوما الله مهلكهم پته لګي چې هغوی دا شی بد ګڼو نو ځکه چې کوم دی یو کرکه یې نه کوله دا کرکه کول چې کوم دی نو دام سیز بد ګڼل دي دویم ټکی دا دی چې د کومو خلکو ښکار کوو په دې کې هغه هلاک شو نو دا کم چې سکوت والا دي که دوی چې کوم دی د نجات ذکر نشته نو د هلاکت ذکر خو هم نشته نو د نجات ذکر خو نشته خو د هلاکت ذکر خو هم نشته چې شاګرد دا جواب وکړو عبدالله خوشحاله شو راشه لکه ښه جواب دی وکړه دا الله خلاص کړي دي
ورشه زما یو کپړه جوړې ولا ورکوله 2 څادرې ورکړه انعام کې. نو اکرمله جوړه کپړې ورکړې. ښه جواب دی وکړو. نو به هر کیف دا 2 الله خلاص کړي دي، خو دا یو پکې هلاکه شوې ده. دا یوه ترجمه ده. دویمه ترجمه دا ده چې وإذ قالت امة منهم، د دې نه مراد هغه ښکاریان دي. هغوی داسې ویلي کله چې دوی وویې منهم د دوی نه لم تعظون، د واعظانو ته وایي تاسو ولې نصیحت کوئ قوما هغه قوم ته الله مهلکهم چې الله به هلاکوي. ستاسو خیال دی چې الله هسې موږ هلاکوي، نو چې هلاکوي مو نو څه موږ ته نصیحت کوي، خپل کار کوه که نه. او معذبهم یو له عذاب ورکوي. دغه ښکاریان دې نورو ته وایي چې ستاسو ګمان خو دا دی چې موږ الله هلاکوي، نو چې هلاکوي بیا موږ ته څه نصیحت کوئ. او معذبهم عذابا شدیدا، نو قالو دی واعظانو ورته وویې ځکه درته نصیحت کوو اسم تاسو الله هلاکوي، خو موږ چې ته نصیحت کوو نو معذرتن الی ربکم. درېیمه ترجمه اذ قالت، د دې نه مراد هغه واعظان واخله. دا واعظان په 2 قسمه تقسیم شول. یو جمع په دې واعظانو کې دو هغوی د نورو ته ویل که ځانونه پرې مړ کړه او دا خلک خبره نه مني. نو اذ قالت امة، کله چې ویې ډلې منهم د دې واعظانو نه لم تعظون تاسو ولې نصیحت کوئ قوما هغه قوم ته الله مهلکهم الله دوی هلاکوي او معذبهم یا عذاب ورکوي. یاره مولي صاحب دې نه به قلار شو، هسې هم دوی خبره نه مني. د نورو ورته ویې نه پرېږه دوی نه معذرتا الله ته عذر وړاندې کو. بما كانوا يفسقون فلما عتوا، کله چې دوی سرکشي وکړه عما نهوا عنه هغه چې دوی ترې منع شوي، قلنا لهم موږ ورته ویې کونو شئ تاسو قردة شادوګان خاسئین ذلیله. واستأذن ربک، کله چې اعلان وکړو ستا رب. تأذن چې کوم دی او منه د اعلان، تأذن اعلم الله خبر ورکو، الله دا خبر ورکو لیبعثن علیهم چې خامخا به رالیږي په دوی باندې الی یوم القیامه ورځ د قیامته پورې من یسومهم هغه څوک چې به رسوي دوی ته سوء العذاب سخت عذابونه، دوی ته به وقت په وقت باندې الله عذاب ورکوي. نو هغه وخت کې دا بخت نصر، دا تیتاس دی، دا پلانکی دی، دوی تیت تر بیتر خواره شو. څه پکې رال مدینه کې اوسېدل. نبی علیہ السلام الله راولېږو، بیا هم سم نشو، پیغمبر ته ورکوله سزا، بنو قریظو نه سرونه کټ کړه. بیا داسې خواره شو په دنیا کې. دنیا کې واحد دغه قوم دی چې دوی خلکو ته دعوت ورکوي تاسو راجمع شئ خپل چې کوم دی د فلسطین ته، نو دوی راجمع کوي. نو کله لږ لږ ورو د راجمع شي، نو اوس هم لږ شانې طاقت سیوا شوي او داسې طاقت جوړ کړی چې خلک لږ په مرعوب شوي وو. الله ورته بیا ابابیل را پیدا کړو، بیا د خاورو سره خاورې کړل. نو داسې به ته یو را رسوم چې کوم دی چې دې ته به یسومهم سوء العذاب، دا به ورته ورکوم تکلیفونه. ان ربک بشک استا رب لسریع العقاب جلد عذاب والا دی، و انه بشک الله پاک لغفور رحیم خامخا بخونکی مهربان دی. وقطعناهم ما دوی بیل بیل کړه فی الارض په ځمکه کې امما ډلې ډلې، منهم الصالحون څه په دوی کې نیکانو، منهم څه په دوی کې دون ذلک غیر د نیکانو نو. وبلوناهم ما دوی امتحان واغستو بالحسنات په راحتونو سره والسیئات په تکلیفونو سره لعلهم یرجعون دې دپاره چې دوی واپس شي. فخلف جانشین شول من بعدهم رسته دوی نه خلفنا اهل جانشین هغه مشرانو په ځای نه اهله کشران رال. ورثو الکتاب دی په وراثت کې واغستو کتاب، یاخذون دی اغستو عرض هذا الادنى سامان د دنیا. کتاب ته پاتې شو، دغه کتاب صرف د خپل خوراک دپاره ذریعه وګرځو. ویقولون او دی وی سیغفر لنا زر د چې موږ ته بخنه کیږي. رشوتونه حرام دی په کسب کول مړه الله به مو بخي. ویاتیهم کبرال دوی ته عرض نور سامان د دنیا مثله د هغې مثل یاخذوه دی ماغه اغستو. علم یؤخذ علیهم آیا نه واغستی شوی دوی نه میثاق الکتاب وعده د کتاب. الله یقول دی بنوي علی الله په الله باندې الا الحق مگر حق خبره به وایي. ودرسو دی درس کړی ما فيه هغه چې په دې کتاب کې والدار الاخرة کور د آخرت خیرون دا غوره دی للذین یتقون هغه کسان دپاره چې د تقوا کوي. افلا تعقلون آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ. والذین هغه کسان یمسکون بالکتاب چې دوی منګولې لګوي په کتاب واقاموا الصلاة او قایموي لمونځ انا لا نضیع بشکه منزه کو اجر المصلحین اجر د نیکانو. واذ نتقنا الجبل کله چې موږ پورته کو غر فوقهم د پاسه دوی نه دوی احکامو کې چون چې راکول غر الله اوچت که په سر یې ورته ونیو کانه ذلة گویا دا په سر باندې پاسه ذلة وریځ ده د وریځې په شکل یې ورته ونیو. وظنوا دوی ګمان وکړو انه واقع بهم چې دا راپرېوتونکی دی په دوی. الله ورته ویل خذوا واخلئ ما اتیناکم هغه چې موږ تاسو له درکو بقوة په قوت سره. واذکروا یاد کړئ ما فيه هغه چې په دې کې دي لعلکم تتقون دې دپاره چې تاسو تقوا دار شئ. صلی الله تعالی علی خیر خلق. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك وصل وسلم عليه.
دی وی چې د موسی علیه السلام یا ابن ای زما د مور بچیه، نه دې سره توسل ثابتېږي. دا توسل نه دی، سپارش دی که نه. د دې مور بچی ته مې دا مور په سپارش کې وړاندې کوي. نو دې کې خو ډېرې خبرې غونډې خبرې په دې موقع نه کېږي. دلته خو پکې بعضې غټې غټې خبرې راوالو. یا ابن وی نو یا ابن اب ولې نه وی، د پلار بچی خو دی. نو وجه ولدی چې وی دا مور په شفقت کې ډېره مخکې وي د پلار په نسبت باندې. پلار چې کوم دی هغه کله شانتې تیز چلیږي، مور په شفقت کې ډېره مهربانه وي. نو دا هغې ته اشاره کوي چې کوم دی هغه ته یو قسم په سپارش کې وړاندې کوي. نو داسې جمدی چې سپارش کې وړاندې کوي، نو هلته مې ته وضاحت کې ویلو په دې کې اتفاق دی. څنګه چې حضرت عمر صاحب حضرت عباس صاحب منبر کې نه سوال کوي، الله موږ ته دغه نیک انسان وړاندې کوو، موږ باندې باران وکړي. الہ العالمین زموږ نه په خپل احسان سره دا قبول کړي. الله د دې ثواب چې څومره ستا په علم کې موږ تمام امت مسلمه ته الله بخلی دی، الله د دې ثوابونه جمدو مړو نږدې وړاندې تمامو ته الله ورسولی کړي. الله زموږ د جمدو زندگی په قرآن باندې ښایسته کړي. زموږ څومره حضرات چې وفات دي الله د هغوی مغفرت تامه نصیبه کړي. الله زموږ اکابر مشایخ اقربا رشتهدار درجات عالیه نصیبه کړي. الله راغلی مجمع د قرآن په محبت جمع شوي دي، الله ته سره محبت وکړي. الله د ټولو مغفرت تامه نصیبه کړي. الله زموږ خطیات صغایر کبایر رکوټي غټ په خپل احسان موږ ته معاف کړي. الله د رحمتونو د برکتونو میاشت ده، الله ستا کتاب د رحمتونو دی، موږ خو د هغې اهل نه یو، په خپل فضل او احسان دی کېنولي وو. الله زموږ نه په خپل احسان قبول هم کړي. روژې درسونه الله د تراویح عبادات په خپل احسان زموږ نه قبول کړي. الہ العالمین څومره مسلمانان بیماران وي شفای نصیبه کړي. چا د دعاګانو درخواستونه کړي دي که نه دي کړي، ستا په علم کې دی، الله ټولو ته شفا نصیبه کړي. خصوصا دغه مجمع نارینه زنانه د خپلو حاجتونو سره راغلي، الله د ټولو حاجات پوره کړي. الله د اولاد باره کې کوم د هغې ښایسته سوچونه دي الله پوره یې کړي. د مال دپاره یې څونه سوچونه دي الله پوره یې کړي. رشتهدارو دپاره یې څونه سوچونه کړي الله خپل احسان سره پوره کړي. الله د آفاتو بلیاتو مصایبو نه زموږ د ټولو حفاظت وکړي. الہ العالمین ته زموږ نه رضا شي، خیره خاتمه زموږ په ایمان کې. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه.